أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. سورة الذاريات دا اولنی لفظ ندا استے شویل دا سورت دا مکی پا ابتدائی زمانہ کے نازل لے دا موضوع آخرت او توحید دے او دا سورت قاف زمانہ بالکل یو دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کوم خالص پا امداد دنم دا اللہ چھ دیر زیاد مہربان و ہمیشہ مہربان دے. والذاریات قسم میری پا ہواگانو بانے چھ الوزی دے خاورلا ذروان الوذول هواگان راوالوزی و چه سشه مخیل ورزی دا الوزی دا اللہ پا حکم رازی. فالحاملات وقرا بیام دی قسمی پاغ ورجزو باندے چه آغاو چه ان کی دی وقرن بوجنو لرا آغا بوجن سدی چه دا اوبدی پاکی دننا پدے دا ورجز دا اوبونا ڈکی. فالحاملات وقرن بیام دی قسمی پاغ ورجزو باندے چه آغاو چه ان کی دی وقرن بوج لرا. فالجاریات یسرا بیامد قسمی پاغا وریزو بانی چی روانی دی پاسانے باندے دام ٹک دا. او فالجاریات یسرا بیامد قسمی پا کشتو باندے چی روانی دی پا دی سمندر کے یسرا پاسانے. فالمقسمات امرا او بیامد قسمی پاغا ملائکو بانے چی تقسیمون کی دی آجلون لرا او رزقون لرا. اللہ تعالیٰ دی رزقونو انتظامات کری دی. دارنگ ملائک پا دی رحم کے دن نوی اللہ تعالیٰ وی سمرا جل ولولیکم سمرا وخ ولولیکم نیک بخت ولیکم بدبخت ولیکم دا اللہ تعالیٰ پا وینا دا کار کر. فالمقسمات امرا بیامد قسمی پاغی ملائکو بانے چی تقسیمون کی دی امرن دا اللہ تعالیٰ پا حکم بانے سشے تقسیمی باران یو خواور لیگی اوبا یو خواور لیگی دا اللہ تعالیٰ پا حکم بانے.
انما توعدون لصادق بشک تاسو چې د شي وعده شوی د رښتیا ده وان الدين لواقع او قیامت خامخا راتلونکې ده جزا ولا ورځ راتلونکې ده والسماء ذات الحبك قسم ملي په اسمان باندې چې دا ډیر زیات ښایسته ده حبک زینت ته ویل کېږي حبیک لارې ته وایي حبک یحبکو احکام او کلکوالی ته ویل کېږي احسان ته وایي احسنت عمله فقد حبکته والسماء ذات الحبك قسم مری پاسمان باندې چې دا ډیر خاص والا ده انکم لفی قول مختلف تاسو په یو وینا کې چې هغه مختلفه ده پشان د محمد صلی الله علیه وسلم کې څوک وایي لیونی دی څوک وایي جادوګر دی څوک وایي چې شاعر دی یو خبره خو نه کوي ګډې وډې وایي دا ستاسو ګډې وډې ویل د دې خبرې دلیل دی چې تاسو سنجیده نه یې په دې معامله کې او دروغجن یې یوفک عنه من افک اړولی کېږي د محمد صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه من هغه څوک افکه چې اړولی شوي دي د هدایت نه د سمې لارې نه چې اورېدلي دي نو دا به د پیغمبر نه اوري د پیغمبر نه هغه خلک اوري چې د سمې لارې نه اورېدلي چې د ده نه واوړي نو سمه لار به بیا نه مومي قتل الخراسون تباه دي شي هغه کسانه په لعنت دي شي هغه کسانه الخراسون چې هغه دروغجن دي الخراسون چې په اټکل خبرې کوي په توک خبرې کوي الذین هم فی غمرة ساهون دا هغه کسان دي چې دی په خپل غفلت کې دي او ساهون ير شوي دي تن خپل انجام ير دی تن خپل انجام د خپل انجام نه او د خپل حقیقت نه به خبره دي يسألون أيان يوم الدين تپوس کوي چې کله به راځي ورځ د قیامت و یوم هم علی النار یفتنون په کومه ورځ باندې چې دوی پرې دوزخ کې ګرم کړی شي وبس وځولی شي ذوقوا فتنتکم ورته به وویلی شي اوسکې عذاب خپل هذا الذي كنتم به تستعجلون دا عذاب دی چې تاسو نه قد غوښته ان المتقین فی جنات وعیون بېشکه د الله نه یریدونکي خلک به په باغونو کې او په چینو کې وي آخذین ما آتاهم ربهم اغستونکي وي هغه نعمتونو لره فیدې به علي د هغه نعمتونو چې ورکړي دي له دې ربو انهم كانوا قبل ذلك محسنین بېشکه دوی د دې نه مخکې ښه عمل کوونکي او كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دوی به د شپې هجوع ود کېدو ته وایي کیما انام فتنطفي نار توقد في ضلوع او د هغې نه مخکې وایي قولي لطيفك ينسني عن مقلتي عند الهجوع هجوع ته وایي خوب ته وایي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دی به د شپې په لږی سکي وده کېدل وبالاسحار هم یستغفرون او د سباګانو په وخت کې به دي استغفارونه کول اسحار سحرونه دا هر علاقې ځان له سحري نو په یو علاقه کې به سحري بله کې به شپی په یو کې به سحري بله کې به لانۍ ځکه جمع که دا اسحار وبالاسحار هم یستغفرون او د سباګانو په وخت کې د سباونو په وخت کې به دي د الله تعالی نه معافي غوښتله وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او د دې په دې مالونو کې به حق د سوالګري دپاره او د محروم دپاره وفي الارض آیات للموقنین او په دې ځمکه کې نښې دي د کسانو دپاره چې یقین ساتي په الله باندې وفي انفسکم او ستاسو په دې خپل ځانونو کې شته افلا تبصرون ولې سترګې نه غړوئ وفي السماء رزقکم او په اسمان کې دی ستاسو رزق یعنی په رب باندې دی ستاسو رزق وفي السماء او الله په خپله زما اخیستی دی رزقکم ستاسو روزي نو وما توعدون او د الله تعالی په اختیار کې دی هغه خوشحالي او خفګان او هغه سزا او عذاب چې تاسو سره وعده کېږي فیصلې رب السماء والارض قسم مې دی په رب د اسمان او ځمکې انه لحق دا څه چې تا ته ویلی شو دا حق دی مثل ما نه قیامت ورځ ان الدین لواقع هلته د مخکې ویلي که نه انما توعدون لصادق وان الدین لواقع انه دا قیامت چې دی لحق دا رښتیا دی او مثل ما انکم تنطقون داسې ثابت دی لکه ستاسو دا خبرې تاسو چې خبرې کوئ ته چې خبرې کوې په دې کې څه شک شته چې ته فلان کوې او خبرې کوې نو داسې به دا قیامت هم راځي هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین عذابونه به هم راځي په دې دنیا کې ثواب د نیکانو صالحانو دپاره د الله تعالی د طرف نه رحمتونه هم دي نو د هغې یو مثال او د بدانو دپاره سزاګانې هم دي قیامت څه دی قیامت هم دغه دی چې صالحانو ته به نیک عمل جزا میلاو شي جنت او بدانو ته به د بد عمل بده بدله میلاو شي جهنم اوس د هغې دوه مثالونه هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین ولې راغلی تا ته واقعه د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې ډېر عزتمند میلمانه و دخلوا علیه چې کله دخل راله فقالو سلام دوی په تا دې سلامي قال سلام دوی په تا دې سلامي ګوره سلامن او سلامون کې فرق دی سلمت سلاما او سلام علیکم قوم منکرون ناشنا خلک فراغ الی اهله نو کور ته راغی فراغ الی اهله کور ته راغی پښتو شو
فجاء بعجل سمین نو راوړو یو سخی سورب مخکې وی حنیز نو سورب وریت سورب څاروی ولا وریت فقربه الیهم نو ورنږدې که ورته میلمه ته مه وایه چې ته ورته رانږدې شه دا ته ورته دا خوراک ورنږدې قال وی الا تاکلون ولې نه خورئ فاوجس منهم خیفة نو محسوس یې کړه چې نه یاره چې خوراک یې نه کوئ اشه نه چېرته کې سزا لنی راغلي ځکه چې ملائک په انساني شکل کې راځي نو دا سزا قالو دی وی لا تخف مه یریږه وبشروه بغلام علیم او زیری ورله ورکړه په یو هلک باندې چې هغه ډېر علم والا او پوهه فاقبلت امراته نو را مخامخ شوله د ښځه فی سرة په یو چغه کې فسکت وجهها نو ټقې ورکړې خپل مخله وقالت وی عجوز عقیم بوډی یم او شنډم یم نو بچی به څنګه وشي پته ولګېده چې دا بچی دا خوشخبري د ابراهیم علیه السلام نه زیاته د چا دپاره وه د دې بیبي دپاره وه ځکه د ابراهیم علیه السلام خو مخکې بل زوی و که نه اسماعیل علیه السلام غلام حلیم او دا غلام علیم دی نو دی د ښځې ته نو دا ښځه ډېره زیاته خوشحاله شوه فضحکت فبشرناها باسحاق او فی سورة سوره کړکۍ ته نه وایي دلته یو کاکا و خدای دې وبخي هغه به ترجمه کوله فی سورة په کړکۍ کې نو کړکۍ ترجمه نه ده ښه وایي ځکه چې مخامخ خو نه راته چې د کړکۍ نه د کړکۍ نه ولې کتل پردو سړو ته ښه دي څه ده ته دا خیال مخامخ راشي نو دا ښه نه ده چې کړکۍ نه ورته ګوري نو خیر دی نه چې د کړکۍ نه دی ورته نه ګوري سوره څه ته وایي سوریر القلم سوریر چغارې ته وایي داسې څه شی راکې دا قلمونه پخوا چې به د کاتبانو دا لیکل کول نه قلم به داسې چغ چغ کول دی سوریر القلم د دې قلم چغارې ته وایي فی سورة السورة الصیحة او شدة الصوت آواز ته وایي چغې ته وایي چغې وواله وقالت عجوز عقیم بوډۍ یم او شنډم یم او مخ له ټق په دې وجه ورکړو چې دا د تعجب خبره ده د زنانو بعضې دا عام عادت وي کله دې پوج له داسې وکړي وایي خورې دا به څنګه شي داسې او کله دې مخ له داسې ټق ورکړي داسې قالو دی ورته وی کذلک دقسې به ته شنډې او بوډۍ به قال ربک ستا رب دا خبره کړې ده انه هو الحکیم العلیم بېشکه ستا رب علم نه وه حکمت واله دی او علم واله دی قال فما خطبکم د ستاسو څه کما مهم هم څه دی شان هم څه دی اصل کار هم څه دی ګوره ورته دوه خبرې دلته د ابراهیم علیه السلام د کوم شي قابل دی د له هغه ورکوي او د لوط علیه السلام قوم چې د څه قابل دی هغه له هغه ورکوي نو دا د قیامت نښه ده قال فما خطبكم ايها المرسلون دوی ستاسو څه حالت دی ستاسو څه شان دی خطب الامر العظیم الذي يكثر فيه التخاطب پټه خبره ايها المرسلون استاذ قالوا دی انا ارسلنا الى قوم مجرمين موږ رالیږلي شوي مجرم قوم ته بس مجرم قوم چې وي نو پته ولګېږي په دنیا کې خلک مجرم قوم پیژني چې دا د لوط علیه السلام قوم دومره په دې جرم کې مشهور دي لنرسل عليهم حجارة من طين چې راولېږو موږ په دې باندې کاڼي د خټې نه د خټې نه کاڼي د خټې نه جوړ شوي یعنې سنګ ګل مخکې ورته بیا وي سجیل معنی سنګ ګل سنګ کاڼي ته وایي ګل خټې ته وایي مسومة عند ربک نشاندار دی په نښه شوي دي عند ربک ستا د رب په نسبت باندې للمسرفین د زیاتې کوونکو دپاره فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین وویستله موږ د دغې کلي نه هغه څوک چې پکې ایماندار وو فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین بیا نه موږ په دې کې موږ سوا د یو کور د مسلمانانو نه یعنې مسلمانان او مؤمنان عملا مصداق خو یو دی وترکنا فیها آیة دا د لوط علیه السلام قوم کور والا بس نور پکې څوک نه وترکنا فیها آیة او پرېښوده موږ په دغه کلي کې یو نښه د عبرت دپاره للذین دا کسانو دپاره یخافون العذاب العلیم چې یریږي د عذابناک عذاب نه هغه نښه څه ده هغه نښه بحیر مردار دی اوس هم هغه دریاب دی هلته کې چې پایې کې بالکل زنده سر نشته وفي موسى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم چې یریږي د عذاب دردناک نه د هغې دپاره هم پکې نښه پرېښوده وفي موسى او پرېښودی موږ د موسی علیه السلام په باره کې یو نښه اذ ارسلناه الى فرعون چې کله موږ لېږلی و دی فرعون ته بسلطان مبین سره د یو ښکاره دلیل نه فتولى برکنه نو دی واپس شو په خپل لښکر سره د خپل لښکر نه سره د خپلو ملګرو نه رکن څه ته وایي رکن معنا دا ده چې د سړي د طاقت ذریعه د یو جماعت ارکان د هغه د طاقت او د قوت ذریعه
د یو بادشاه فوجونه د هغه د قوت او د طاقت ذریعه دی، یو سړي ډله د هغه د طاقت او د قوت ذریعه. فتولا برکنه نو دی واپس سره د خپلو لښکرو او د ملګرو نه وقال وی ساحر او مجنون، جادوګر دی او لیونی دی او یا لیونی دی. فاخذناه موږ دی ونیول وجنوده د لښکرې فنبذناهم فی الیم نه په دریاب کې مر واچولې وهو ملیم او دی په خپله باندې کار داسې کړی چې د ملامتیا کارو. وهو ملیم او د فرعون په خپله داسې کار کړی چې کار په خپله د ملامتیاو. وفي عاد او په عادیانو کې موږ نښې پرېښودې دي اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم چې کله راولېږل موږ په دې باندې هغه هوا او هغه باد چې کوم شنډې باد و بې خیره. ما تذر من شیء نه پرېښودې یو شی اتت علیه چې د هوا به پرې راله الا جعلته کالرمیم مګر وبې ګرځو په شان دغه ریزې ریزې ټوټې ټوټې به. وفي ثمود او په سمودیانو کې موږ نښې پرېښودې وې اذ قیل لهم تمتعوا چې کله دوی ته وویلی شو مزې وکړئ حتی حین د یو وخته پورې د مرګه پورې. فعتوا عن امر ربهم نو دوی سرکشي وکړه د خپل رب د حکم نه. فاخذتهم الصاعقة نو ونیول دوی لره تندر صاعقې چغې په خبره باندې پوه نه شوي وهم ینظرون او دوی کتل. صاعقه اصل کې تندر ته ویلی کېږي نو تندر کې آواز هم ډېر غټ یو نو پکې نو. فما استطاعوا من قیام نو دی طاقت ونه لرو من قیام د ټینګېدو عذاب ته. مخکې خو به یې ډوزې ډېرې ایښتې غټې غټې خبرې به یې کولې خو چې عذاب راغی نو بیا یې ټینګې نه وو. د الله عذاب ته به څوک څه ټینګ شي. فما استطاعوا من قیام نو طاقت ونه لرو من قیام د ټینګېدو عذاب ته وما كانوا منتصرین او نو دی خپل بدل اغوستونکي. وقوم نوح من قبل او عذاب وقوم نوح او تبا کړی موږ د نوح علیه السلام قوم من قبل د دې نه مخکې انهم كانوا قوما فاسقین داونه قوم نافرمانه. والسماء بنيناها بأید او اسمان موږ جوړ کړی دی بأید په طاقت باندې او په قوت باندې. وانا لموسعون او موږ د دې قدرت لرونکي یو. وانا لموسعون او موږ دې ته محتاج نه یو. موږ د خپل ضرورت دپاره نه دی جوړ کړی ستاسو د فایدې دپاره. والارض فرشناها او ځمکه موږ خوره کړې ده فنعم الماهدون نو ډېر ښه خورونکي یو موږ ډېر ښه بهترین او انتظام کوونکي یو موږ دا ځمکه هم ډېره مزېداره خوره کړې ده د دې ضرورتونه د خلکو هم پکې پوره کړي. ومن کل شیء خلقنا زوجین او هر یو شی موږ پیدا کړی دی دوه جوړه نر او ښځه لعلکم تذکرون دې دپاره تاسو نصیحت قبول کړئ. مولانا مودودي رحمه الله وایي چې هر شی جوړه دی که نه نو د دې دنیا ملګری بیا څه شو دنیا خو یوازې ده نو پته ولګي د دې دنیا له ملګری په کار دی نو آخرت یې ملګری دی که نه که آخرت نه خو دنیا بیا بغیر بیا جوړه نه هر شی جوړه دی نو دا دنیا یو شی نه دی نو دا چې دنیا یو شی دی نو د دې دنیا سره ملګری په کار دی که نه نو پته ولګېده چې څنګه یو نر د مادې نه بغیر او ماده د نر نه بغیر نیمګړي نو دنیا هم د آخرت نه بغیر نیمګړې ده د دې هم جوړه په کار ده که نو آخرت د دې جوړه ده. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ففروا الى الله نو تختې د الله د نافرمانۍ نه د الله تعالی بندګۍ ته. انی لکم منه نذیر مبین زه ستاسو دپاره د الله د طرف نه یرونکی ښکار یم. ولا تجعلوا مع الله الها آخر او مه منئ د الله تعالی سره بل خدای. انی لکم منه نذیر مبین زه ستاسو دپاره د الله د طرف نه یرونکی ښکار یم. کذلک همدقه شانې ما آت الذین من قبلهم من رسول نه دي راغلي هغه کسانو ته چې د دې نه مخکې یو پیغمبر الا قالو مګر قوم ورته ویې ساحر جادوګر دی او مجنون یا لیونی دی. اتواصوا به داسې ښکاري اتواصوا به آیا دی یو بل تر دې خبرې وینا کوي. د تیرو قومونو د پیغمبر سره رویه او د دې قوم د پیغمبر سره رویه یو شانتې د هغې به متوی لیونی دی دا یو بل ته څه خبرې کوي که دا څه دي یعنې مطلب یې دا دی چې دا د جهالت او د ضد هغه میوه ده چې هلته هم ضد دی او جهالت دی او دلته هم ضد او جهالت دی. بل هم قوم طاغون بلکې داسې خلک دی دا د پیغمبر دشمنان چې دا د حد نه زیاتې کوي. فتول عنهم نه مخکې نه واړوه او څه ورته وایه مه د څه پورې د غذا د حکم د راتلو پورې. فما انت بملوم نو ته ملامته نه ځکه چې تا خو پیغام ورسو. وذکر او نصیحت ورکوه فإن الذکرى تنفع المؤمنین ځکه نصیحت فایده ورکوي ایماندارو ته. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر د دې دپاره دي زما بندګي کوي زما خبره به مني. ما اريد منهم من رزق نه غواړم د دې نه څه روزي وما اريد او نه غواړم ان یطعمون چې دوی دې ماله خوراک راکړي دې نه زه څه نه غواړم زه تې صرف دا غواړم چې زما بندګي وکړه نو زه به دله انعام درکړم خوش قسمته به شي د مزو به دې سر شي.
ان الله هو الرزاق تعالی روزی ځکه نه غواړم چې ان الله هو الرزاق بشک الله تعالی روزی ورکوونکی دی ذو القوة المتین ذو القوة د طاقت مالک دی المتین سخت طاقت والا دی ذو القوة طاقت وسره دی طاقت کله کله داسې وي چې د سړي مرګري ډېري نو دای طاقتي پیسې ورسره ډېري نو طاقتي قبیله یې غټی نو طاقتي خو په خپله په صحت کمزوری په خپله غریب د چانچې پانچې د چا د ګزار نه وي خو نور ملګري خواوشای ډېري نو طاقت دوه قسمه دی یو د سړي په ذات کې یو د سړي نه خواوشا نو الله تعالی وایي چې زما په ذات کې زما په صفاتو کې زما په اختیاراتو کې د هر څه قوت او قوت دی ذو القوة المتین طاقت والا یم دی الله تعالی مضبوط طاقت والا دی شدید القوة فإن للذین ظلموا یقینا دا کسانو دپاره ظلم کړی دی ذنوبا دی دپاره نمبر دی ذنوب خو اصل کې بوکې ته وایي لکه یو کوی ته چې خلک یو چینې ته یو ګودر ته چې خلکو په قطار باندې دا منګي ښودي او یو سړی منګی ډکوي بیا پسې د بل نمبري بیا هغه منګی ډک کي بیا پسې د بلي بیا پسې د بلي داسې په دې دنیا کې د ظالمانو دپاره هم د الله تعالی په نزد یو نمبر دی نو دا معنا نه ده چې د چا نمبر مخکې راغی د هغه نمبر الله تعالی په نمبر کړي دي کېدای شي کله غټ مخ کي کله به وړوکی مخ کي د قطار کې ټول داسې نه چې کړي ټول سپینګیري نو هغه مخکې ولاړې او ځوانان وروسته ولاړې او ماشومان مخکې کېدای شي یو ماشوم د سپینګیري نه مخکې ولاړي په نمبر کې داسې الله تعالی پر دنیا کې د سزا د ورکولو دپاره یو نمبر دی دا معنا نه چې څوک غټ ګناهګار دی نه به مخکې وژني او چې څوک ورپسې کم دی نه به وروسته وژني نه دا د الله تعالی په نسبت باندې نمبر دی بس دا ترتیب الله تعالی ورکړی دی کېدای شي چې یو سړی کم ګناهګار دی خو هغه تباه کړي او یو ډېر غټ ګناهګار دی خو د هغه نه بعد هغه له نمبر ورکړي نو دا د الله تعالی په دا ترتیب ستا او زما په اختیار کې نه دی په دې مسله ورسېدی که نه کله کله یو په بالاکوټ کې زلزله راغله نو خلکو وایي یاره جي د دې نه خو دا د لاهور دا غټ ګناهګار د اسلام آباد دا ته غټ ګناهګار بلکل ته غټ ګناهګار خو دا خو نمبر دی فإن للذین ظلموا ذنوبا د ظالمانو دپاره خو د الله تعالی په نسبت باندې یو وار او نمبر دی دا مطلب دی یو حصہ ده مثل ذنوب اصحابهم د الله تعالی په علم کې د څنګه چې د نور خلکو دپاره وه مثل ذنوب اصحابهم په شان د نمبر او د بوکې د هغه کسانو چې مخکې تېر شوي دي فلا یستعجلون نو دا خلک دې جلدي نه کوي فویل للذین کفروا تبعیل دا کسانو دپاره چې کافران دي من یومهم الذي یوعدون د دې د هغه ورځ نه چې دوی سره وعده شوې ده هغه ورځ به ورته پته ولګي چې تبعیه ورځ ده د هغوی دپاره اعاذنا الله من ذلک بسم الله الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور دا رمضان سن 5 نبوت کې دا صورت وی نازل شوی دی پوهیږي په خبره باندې او د دې زمانه هم د آخرت او په نبی باندې د اعتراضونو او د هغې جوابات دای موضوع ده د مکي صورتونو هم سره هم دقه موضوع ده پیغمبر باندې خلک اعتراضونه کوي د هغې جواب وله ورکوي په توحید اعتراضونه کوي د هغې جواب وله ورکوي او په آخرت باندې اعتراض کوي د هغې جوابونه وله ورکوي عقیده برابر بسم الله الرحمن الرحیم والطور قسم می دی په تور غر باندې تور اسې غر ته وایي خو هغې غر ته وایي چې په کوم غر کې شینکۍ چې شینکۍ پکې نه بیا ورته تور نه وایي جبل ار غر ته وایي دلته ترنه مراد هغه تور سینا دی چې په مصر کې دی کوم وکتاب مستور او هغه کتاب باندې به قسمي چې هغه لیکلی شوی دی په دې قرآن باندې دا چې په نازلېدلو لیکلی کېده به او فی رق منشور پاغه رق کې پاغه جلد کې منشور چې هغه مبسوط دی او کلاو دی رق معنا جلد رقیق یکتب فیه پخوا چې لا کاغذ نو ایجاد شوی نو معمولي غوندې نری نری څه چمړه به وه هغې باندې به لیکل کول یا د دې ونو منو داسې په دې ونو کې داسې څیزونه په دې کوستانونو غرونو کې داسې څیزونه وي هغې کې داسې د کاغذ په شانتې یو شی نو هغې باندې به لیکل کول یا به چمړه وه په هغې باندې به لیکل کول یا به څه نری داسې پاتری غوندې څه شی به و په هغې به لیکل کول زیات به په چمړو باندې دا لیکل کېدو فی رق منشور پاغه صحیفه کې چې هغه مبسوطه ده خوره شوې ده منشور کلاو ده والبیت المعمور یو قسم مې دی په کور باندې چې آباد دی په عبادت د ملایکو البیت کور دی المعمور ټول عمر آباد دی اډو خالی کېږي نه دا په کوم ځای کې دی دا په اووم اسمان کې دی ښه پوهېږې په خبره باندې او هغه اډو د صرف د ملایکو نه خالی کېږي نه د الله تعالی په دې دنیا کې څنګه چې دا کعبه کې دا په دې دنیا کې دا کعبه ده نو داسې په هر اسمان کې یو کور دی پوهېږې په خبره باندې که نه د اولني اسمان کې چې کوم کور د ملایکو د عبادت دپاره جوړ دی نو هغې ته بیت العزت وایي
په اووم اسمان کې چې کوم کور دی نو هغې ته البیت المعمور وایي. والسقف المرفوع او قسم می دی په هغه چت باندې چې اوچت دی اسمان، دا چت دی باقاعده، هسې فضا نه ده، باقاعده چت. والبحر المسجور او قسم می دی په هغه سمندر باندې، په هغه اوبو باندې سمندر باندې، المسجور چې موجزن دی، چپې وایي، المسجور چې ډک دی، المسجور چې په دې باندې به اور لګي، بیا په دې سمندر به اور لګي. قرآن مونږ ته دا خبره کوي چې په سمندر به اور لګي. مونږ چې واړو نو خلکو بس لطیفې ویلې پرې د اسلام خلاف د خلکو په مختلفو میدانونو کې کار شروع کړی دی. نو د ادبیاتو په میدان کې به هم کار کوو. نو وړو ته به ویل کوو یو دوه لیوني یو دوه قمقلان په سمندر په غاړه روانو، قمقلان. نو هغه یو قمقل هغه بل ته وایي چې هلکه چې په دې سمندر باندې اور ولګي نو دا میان به څه کوي؟ نو دا د قمقلتوب د ټولو نه غټ قمقل دا و چې په سمندر به اور لګي. نو قرآن خو وایي چې والبحر المسجور په سمندر به اور لګي. نو دا مسلمانان قمقل دي. په سمندر دا اوبه د څه نه جوړ دي؟ خو د هایډروجن او د اکسیجن نه جوړ دي. په یو خاص مقدار کې هایډروجن او اکسیجن د یو بل سره یو ځای شوی دی. او هایډروجن بلیږي او اکسیجن چې نه نو بیا اور هم نه بلیږي. اکسیجن د اور د بلیدو دپاره د اکسیجن ضرورت دی. نو هایډروجن به بل شي او اکسیجن به په بلیدو کې تعاون کوي. نو دا خبره ډېره زیاته بعیده ده چې ته وایې چې په سمندر به اور ولګي. دا چې چا یو ځای کړي دی هغه جدا کولی هم شي چې دا دوه ګیسونه جدا کړو نو بړق به وکړي بیا. نو دا به خلکو د لطیفو په انداز کې د الله تعالی په آیاتونو پورې خندا یې کوله د خلکو. څوک دی چې د دې خبرو جوابونه وکړي؟ څوک دی چې په دې خبرو باندې پوه شي؟ والبحر المسجور او قسم مې دی په هغه سمندر باندې چې اوس خو تا ته ډک ښکاري د اوبو نه ډېر زیات او چپې وایي خو په دې به اور لګي. ان عذاب ربک لواقع، بېشکه ستا د رب عذاب واقع کېدونکی دی. ما له من دافع، د هغې دپاره څوک دفع کوونکی نشته. یوم تمور السماء مورا، په کومه ورځ باندې به چې حرکت وکړي د اسمان حرکت خو نن هم کوي. وایه د دې معنا دا ده چې داسې ځي او راځي به. ماره یمورو معنا دا ده چې داسې یو ورسې روان حرکت به نه کوي، دا شی داسې روان دی. داسې دې ته ماره یمورو نه وایي. ماره یمورو دې ته وایي چې داسې ځي او راځي، زانګو په شانې ځي او راځي. مضطرب حرکت به کوي، ځي او راځي به. وتصیر الجبال سیرا، او روان به شي دا غرونه روانېدل. فویل یومئذ للمکذبین، تبعید په دغه ورځ باندې دا کسانو دپاره چې د پیغمبر خبرې ته دروغ وایي. الذین، دا کسان دي هم فی خوض یلعبون، چې په خپلو باسونو کې یلعبون لوبې کوي، مذاق اړاوي، خندا کوي په پیغمبر پسې او په قرآن پسې. یوم یدعون الی نار جهنم دعا، په کومه ورځ باندې به چې دوی له دیکې ورکړی شي، واچولی شي جهنم ته دعا، په دیکو دیکو په دیکو دیکو به جهنم ته روان کړي. اعاذنا الله من ذلک. هذه النار التي، دا غبور دی، کنتم بها تکذبون، چې تاسو به دا دروغ دی، تاسو به دروغجن ګڼو. افسحر هذا، اوس دا جادو دی؟ ام انتم لا تبصرون، که نظر نه لګي. اصلوها، ورته دننه شئ، فاصبروا، که صبر کوئ، او لا تصبروا، که صبر نه کوئ. سواء علیکم، دواړه تاسو ته برابر دي. انما تجزون ما کنتم تعملون، بېشکه تاسو ته بدله ملاویږي د هغه عملونه تاسو کول. ان المتقین فی جنات و نعیم، بېشکه متقیان به په جنتونو کې او په نعمتونو کې فاکهین، خوشحاله وي. فکاهه سرور ته وایي، خوشحاله وي. بما په هغه څه باندې آتاهم ربهم، چې خپل رب ورله ورکړي. الله دې موږ ته راکړي. ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، او بساتی دی لره د دې رب د عذاب د جهنم نه. کلوا واشربوا هنیئا، ورته به وایي خورئ او څښئ په خوشحالۍ. بما کنتم تعملون، ځکه چې تاسو عملونه کړي د هغه نیک عملونه په وجه تاسو کول. متکئین، ډډې به لګولې، علی سرور، په پالنګونو باندې. سرور د سریر جمع ده، سریر پالنګ ته وایي، او یا د بادشاه تخت ته وایي. نو په جنت کې به هر جنتي بادشاهي. مصفوفتن، چې داسې په ترتیب به برابرې. علی سرورن، په تختونو باندې. مصفوفتن، چې داسې په ترتیب، په صفو، په قطار کې به پراته وي، ګډ وډ به نه وي. وزوجناهم، او د دې سره به یو ځای کړو مونږه بحورن، داسې ښایسته بیبیانې او ښځې، عینون، چې غټو غټو سترګو واله وي. والذین آمنوا، کسان چې ایمان یې راوړه. واتبعتهم ذریتهم بایمان، او ورپسې د دې اولاد په دې پسې بایمان، سره د ایمان نه، د ایمان سره په دې پلار او په دې مشرانو پسې ورپسې. اگر چې عمل دغه پلار او د نکاح مرنی. الحقنا بهم ذریتهم، ور یو ځای به کړو مونږ په دې پسې د دې اولاد. ګوره اولاد د لاندې مرتبې جنت ته دی، ایمان پکې دی، خو په جنت کې مرتبه ښکته ده. او پلار یې په جنت کې دی ډېر زیاته اوچته مرتبه ده. نو د هغه اوچته مرتبې والا به پسې ښکته نه راکوزو، د ښکته مرتبې والا به ورکړي، وایي چې زه ته هم پسې بره لاړ شه، خیر دی، دا پلار دی ته خوشحاله شي. پلار شو، خاون شو، بل شو. که د چا ښځه اوچتې مرتبې والی، خاون به پسې ورشي. که د چا بچی اوچتې مرتبې والی، نو پلار به پسې ورشي. به دا
وما التناهم دا ذریت ګوره اولاد تم وي او مشرانو تم وي وآیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون التم تویل ذریت مشرانو تم بلکی وما التناهم او کم بنکم منگر دی مشرانو من عمل د چا دا مرتبه چې اوچته ده نو هغه به داسې لوړه به جوړې ته نه راکاږو لمسم به نه کوو د هغه مرتبه به نه کمو وما التناهم او مونږ به نه کمو من عملهم دا عمل لري خلقونه چې د دې د اوچت مرتبه والا دي من شین څه شی کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی به د قیامت پر د خپل عمل په وجبانې ګاڼی یا به نیکۍ کړي نو بیا به نیکۍ خلاص کی او که بدۍ کړي نو جهنم ته به بوځي اعاذنا الله من ذلک وامددناهم او زیات به ورکو موږ د جنتیانو لا بفاکهة میوې ولحم او غوښې مما یشتهون دا هغه څه نه چې دوی خوښوي یتنازعون فیها کاسا دی به د یو بل نه اخلي او یو بل له به ورکوي فیها په دې جنت کې کاسا د شرابو ډکې کاسې یتنازعون هغه مړه راواله ته دا راکړه دغه راکړه به وایي چې نه مړه تی واله دی به وایي تی راکړه دا ګپ به لګوي د یو بل سره تنازع یتنازعون د یو بل نه به اخلي او ورکوي به یو بل له فیها په دې جنت کې کاسن کاسې د شرابو لا لغون فیها چې پای کې بس بکواس نه لا لغون فیها چې پای کې بس سنئی گڑے وڑے نہیں سڑے اس کی نو گڑے وڑے بنے ہوئی بیزائے بنے غگیگی ولا تأثیم او نبا پکس بد کرداری چه سڑے دا دنیا شرائب اس کی خو بد کرداری کئی بیا بد عملی کئی بیا گڑے وڑے ہوئی سس شی گناہونو تے جڑ کی گناہونا کئی دا شزونا بالتا نہیں ویطوف علیہم غلمان اور چورلی بردی خواتا گرزی را گرزی بردی د خدمت د پارا غلمان الکان خدمتگاران لهم د دی کانهم لؤلؤ مکنون تب ویج دا پټ ساتلی شوی ملغلری دی اقبل بعضهم على بعض يتساءلون را متوجه بش جن تتقوس بکی قالو دی بوای انا كنا قبل في اهلنا مشفقين بشک او مونږ ردی نه مخې په خپل کور کې په خپل بال بچ کې مشفقین د الله د عذاب نه یریدون کی فمن الله په دنیا کې همدا سي وخت راو د عذاب نه یریدو فمن الله علينا الله په موږ احسان کو وقانا عذاب السموم او بچ کړه د عذاب د ګرمنا سموم هغه عذاب چې په دې مساماتو کې ورننوځي تیر عذاب تیر انا كنا من قبل ندعوه بشک موږ په دنیا کې د الله تعالی عبادت او بندگی کوله او د الله نه موږ دعاګانې غوښتې انه هو البر الرحیم بشک الله تعالی احسان کوونکی دی او مهربان دی فذکر نصیحت ورکوه فما انت بنعمت ربک بکاهن نه ته په نعمت در خپل باندې دا قرآن دی بکاهن سترویتی بکاهن کاهن دی ته ویل کېږي چې د روانو خبرو د معلومولو دعوې کوي چې داسې به کېږي او داسې پیشن ګویانې کوي ولا مجنون او تلی ونیم نه ام یقولون ولدا خلق وایي شاعر دا پیغمبر خو شاعر دی نتربص به ریب المنون انتظار بکو په د باندې د حادثو د زمانې ریب او منون مرګ ته وایي ریب المنون د حادثو د مرګ دا به خلکو نوم یې ښودو پوهېږي په خبره باندې ریب المنون نو بس سبه قتل نه خو په قرآن کې خو چې سبه قتل اسه دا یو خبره خو د قرآن سره د خلکو یو عقیدت دی چې هر څه چې په قرآن کې ویني نو بد دا نوم دی بیا معنی ته نه سوچ نه کوي قل ورته ووایا تربصوا انتظار کوي فإني معكم من المتربصين استغفر د انتظار کوونکو نیم ام تامرهم احلامهم بهذا آیا وینا کوي دي تر دې عقلونه پرې خبرو چې د پیغمبر سره د پیغمبر خلاف پروپاګاندا کوي ام هم قوم طاغون او کړي داس قوم دی طاغون چې سرکش دي ام یقولون تقوله کدا خلق وای دی پیغمبر د ځان جوړ کړی دا قرآن بل لا یؤمنون بلکې دا خلک ایمان نه راوړي فلیاتو بحدیث مثله دی دراوړي یو وینا دی دراوړي یو خبره د قرآن په شان ته یو خبره دی پیش کی یو جمله ان كانوا صادقين کجرت دی رښتینی ام خلقوا من غیر شيء آیا دی پیدا شوی دی بغیر د خالقنا ام هم الخالقون کدی په خپل پیدا کوونکي دي ام خلق السماوات والارض او کدی پیدا کړی اسمان او زمکه بل لا یقینون بلکې یقین ساتي ام عندهم خزائن ربک کندی سره خزانه در افستاری ام هم المسيطرون او کندی غالب دی او زور او طاقت والدی د کائنات مالکان دي ام لهم سلم او کدی سره یو اندر پایدا یو پړوي دا یستمعون فيه چپای کی خيجه وقت دی فلیات مستمعون نوراد شد دی غوږی خودن کې را دی وړي د دی غوږی خودن کې د سلطان مبین په ښکار دلیل چاته غوږی خوده دی څه خبره اورېدلې دی ودی وي ام له البنات ولكم البنون قد الله د پاره لونه دی او د دې د پاره او تاسو د پاره زامن دی ام تسالهم اجرا او اي پیغمبر کتهواړي د خلقنا اجرا سمزدوري فهم من مغرم مثقلون دي د تاوان په وجبان درانه شوی دي تا ته ډېرې پیسې غوښتي دي نو څه کده باندې ترازونه کوي نور درکول نه شي ډېر تاوانونه دي پی خو دي ډېر زیات ټیکسونه دي پی خو دي
تخو دې سغواړې نه ام عندهم الغیب کر دې سره د غیب علم نه فهم یكتبون نو دې هغه لیکي ام یریدون کیدا کدي غواړي د پیغمبر خلاف سازش فالذین کفروا هم المکیدون کسان چې کافران دي دی خو په دې سازش کې گیر دي ام لهم اله غیر الله کر دې د پارشته سوا د الله نه بل خدای سبحان الله الله خو ډېر پاک دی ډېر پاک دی اما یشرکون ناس نه خلک شریکان کوي ان يروا قسما من السماء او کدی ویني او ټوټه د اسمان نه یو تخته د اسمان نه ساقطن را پریوتون کې دا چې د الله تعالی د عبرت د پاره یو ټوټه د اسمان نه راواچي کنه نو یقولو دی بوای سحاب مرکوم دا خو وریځ دا خو یو بل سره خطن دا ته دا خو جمع شوی وریځ د سړی دی نه چتراول وی دا څه دا خو نه دی اسمان خو نه دی اسمان دی وسم نه فذرهم ندی پریدا حتا یلاقوا یومهم الذی ملاو شد خپل هغه ورځ سره فيه یصعقون چې پای کې بدی دی نه عقل رشي صعق فصعق يصعقون اقلبتي ولارشي يصعقون مړبشي يوم لا يغني مولا عنهم كيدهم شيئا پک مورد باندې بچ نکړه دین ادي دا سازش شهدا الله د عذاب نه ولا هم ينصرون بدی مدد شي وان للذين ظلموا عذابا يقين ظالمان ذا پر عذاب دون ذلك د دینه خو په دنیا کې او په قبر کې د قیامت د عذاب نخکت لاندې په دنیا کې او په قبر کې ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي واصبر لحکم ربک او صبر کوه حکم د رب ته حکم د خپل رب ته صبر کوه فانك باعيننا زکته زمو په نگرانی کې وسبح بحمد ربک او پاکي بیان او سره د حمد د رب ستانه حين تقوم چې کله ته پاسي او کې نه پاینه په هر حال کې ومن الليل او د شپې په وخت کې فسبح الله تعالی تسبیح وایا وادبار النجوم او ورستو د پریوتو د ستورنا یعنی د سبا سحر منځو چې ستوري پریوزي و ادبار النجوم او چې کله رستو پریوزي دا ستوري یعنی شپه تیر شي او سبا راشي بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا ولګو دا نور پنکې ولګو ګرمي ته لګو سورة النجم دا صورت چې ده اولنې هغه صورت ده چې په دې کې سجده راغلې ده او دا د هجرت حبشې نه لږ ونې وروسته نازل دی ګویا کې په 5م کال د نبوت باندې دا صورت نازل دی د دې صورت خصوصیت دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو او د مشرکانو په یو مشترک اجتماع کې د دې صورت تلاوت وکړو او بیا د دې صورت د تلاوت نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجده وکړه او دا سجدي سره بیا مشرکان هم سجده وکړه البته امیہ بن خلف چې ده هغه سجده ونه کړه هغه د ځان نسو خاور را واغستې وې زدا زما د پاره پورا ده سجده د خلکو ولې وکړه نو دا غي تذکرہ مخکې مونږ کړې و چې دا مرعوب شو او یریدل بیا رستو ته خلک وې تاسو ولې سجده وکړه پیغمبر علی السلام خبره مو منله نو بیا بل بانا ولا نه ورتلا نو دې پیغمبر زمون د خدایانو صفت کړو وی چې تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجى حال دا چې دا خبره دلته ډو لګی نه دا په کوم ځای کې دا خبره شوی دا ډو دلته په دې آیتونو کې لګی نه دا خبره نه پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې ده او نه شیطان دومره تکړه دی چې د پیغمبر علیه السلام د قرائت په وخت کې د خبره وکي او د شیطان په आवाज او خلکو ته پته ونه لګي چې دا چا وکړه دا خبره خطا ده د اصل بنیادی وجه دا بل چې دا دی سجده کړې و بیا د خپل خفت د لری کولو د پاره او د شرم د پټولو د پاره په پیغمبر دروغ وتړل اصل خبره دا و دا مطلب شو د دې پیغمبر علیه السلام د ملاقات ذکر دی دلته په دې صورت کې او د دې ملاقات نه مطلب د الله تعالی سره ملاقات دی که د حضرت جبرئیل علیه السلام سره ملاقات دی نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خبره کوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی په دې سترګو نه دی لیدلې او چې کله چا د هغې په باره کې دا د هغې په مخ کې ویلي دي نو هغه وایي ته خو په خدای ډېر غټ دروغ تړې ډېر په شدت باندې به د دې خبرې انکار کاو او په دې آیاتونو کې او په نورو آیاتونو کې چې د کوم ملاقاتونو ذکر دی نو د دې نه مطلب د جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام سره د نبی علیه الصلوۃ والسلام ملاقات دی او قرآن مجید کې دلته باقاعده په دې کې یو تصریح ده ولقد رأى من آیات ربه الکبرى نو دا د الله تعالی لیدل نه دي د الله تعالی د نښو لیدل دي
او بعض حضرات خود دینه مطلب دا غسته دی چې دا ملاقات د الله تعالی سره. په دې صورت خلاصه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عام فلسفیانو په شانتي د وهم او د اټکل په بنیاد خبرې نه کوي، بلکې د علم په بنیاد خبرې کوي. د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام پر خپل سترګو لیدلې دی او یو ځل نه دوه ځله لیدلې دی، دا خبرې اورېدلې دي او پرانا ورځ لیدلې دی او سترګو یو خوا بل خوا کتلې نه دي چې کوم مقصد د پاره و هغه مقصد ته کتلې دي، نه دماغ غیر حاضر و، نه سترګې ګډې وډې وي او نه نظر یو خوا بل خوا متوجه و. په سپینه رڼا ورځ باندې په رڼا په دې غړېدلو سترګو د جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام دیدار هم کړی دی او خبره مو اورېدلې ده. لہذا د خبره ډیره زیاته قابل اعتماد ده او د کوم خلکو خبره چې د وهمونو او د ګمانونو په بنیاد دي هغې نه څه لیدلي دي نو ته څه پته ده، او چې د شپې څه خوب لیدلی او تصورات به په مزغو کې راغلي د هغې په بنیاد به خبرې کوي. نو د عقل تقاضا دا ده چې د پیغمبر خبره واوره او د ده په مقابله کې نورو فلسفیانو ته غوږ مږده. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت په بخاری کې ده چې را جبرئیل دا ته ما وی جبرئیل علیہ السلام لیدل والنجم اذا هوا قسم مری پستوري باندې چې کله دا ډوب شي را پریوزی ما ضل صاحبكم وما غوا یو معنا ده ستوره ډوب شي یا والنجم قسم مری په دې هر ستوري باندې اذا هوا چې کله دا را پریوزی د قیامت په ورځ باندې اذا الكواكب انتصرت ستوري خواره واره تری وری را پریوزی ما ضل صاحبكم وما غوا نه دی خطا شوی ستاسو دا مرګره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وما غوا او قصدنم د حدنا خوا دی خوا شوی نه دی ضل ما ضل خطام نه دی وما غوا او قصدن و مدنم د حق لار نه یو خابل خانه دی تله وما ينطق عن الهوى او دا قرآن چې بیانې نو دا د خواهش د نفس نه بیانې ان هو الا وحی یوحى نه دا قرآن مگر د الله طرف نه وحی د چې د تکی او دا ورته چا ښودلی دا سبق علمه شدید القوا تعلیم ولور کړی دی هغه ملائک چې هغه ډېرو تکړه شدید القوا سختو طاقتونو والا دی مضبوط قوت والا دی ذو مرت خیسته شکل والا دی ذو مرت معنا دا چې په اندامونو روغ دی حدیث کې راغلی دی چې لا يحل الصدقه لغني ولا لذي مرت قوي خیراتونه دی مالدارم نالی او هغه سړی دی هم نالی چې هغه په لاس خپو روغ دی مزدوري دی وکړي که نه الا دا چې څه داسې مشکل ورته چې هغه په صورت توبه کې تا ویلي دي نو هغه خو خیر دی بیا فقیر دی مسکین دی دا ذو مرت د ښایسته شکل مالک دی د روغو اندامونو مالک دی د طاقت مالک دی فاستوانو برابر شو وهو بالافق الاعلی او دی په دې مخامخ او په دې اوچته کناره باندې و ثم دنا فتدلی بیا را نږدې شو نور هم را نږدې شو ثم تدلی را ځوړن شو فدنا په دې عربۍ ژبه کې یو طریقه قلبم دی نو کله یو خبره مخکې هغه وروستو کې هغه وروستنی مخکې کې ثم دنا فتدلی یعنی ثم تدلی را ځوړندې ده راښکته کېده راښکته کېده فدنا بیا را نږدې شو دا اصل کې هغه موقع ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فترة وحی زمانه وه اول اقرا باسم ربک الذي وحی راله بیا څه موده وحی غایبه وه بس بیا د هغې نه بعد نبي علیه صلات وسلام د مکې معظمې د محله اجیاد چې ورته وایي نن سبا ورته جیاد وایي دا د مکې معظمې د غټ هسپتال چې دی پکې او د هغې نه اخوا چې لږ ورشي دا هلته د پاکستان هاوس پکې دی نو دغه علاقې ته محله جیاد وایي نو په دغه علاقې کې دا کلا او فضا وه بس خو ډېرې غټې آبادیانې دي هلته نو دغلته نبي علیه صلات وسلام تللی و چې ویې کتل نو جبریل علیه صلات وسلام پر یې کرسۍ ناست و داسې رو رو راښکته کېده داسې او نبي علیه السلام یې ما په خپل اصل شکل کې ولیده 600 وزرې وې نو دا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى نشپ مقدار د دوو لیندو باندې او ادنا یا د دې نه زیات نږدې د دې نه زیات قریب شو قاب قوسين مقدار د دوو لیندو دا طریقه و د عربو چې دوه فریقین به یو بل سره مذاکرات کول دوه ډلې به وي مقابل هغې به یو بل سره مذاکرات کول او بیا به روغه کوله څه معاهده به یې کوله نو را نږدې کېده به نو یو به هم د خپله لینده داسې کېښوده او بل به د خپله لینده داسې کېښوده چې دې مطلب دا زما لینده به ستا د لیندې په مقابله کې نه بلکې دا به یو بل ته نږدې کېږي موږ به یو بل باندې ګزار نه کوو نو دا لیندې به یو بل ته نږدې کولې نو دا د هغې تعبیر فکان قاب قوسین نو شو دا جبریل علیه السلام د پیغمبر نه
قوس قابین اصل کې اصل عبارت داسې دی قوس قابین قاب اصل کې د لیندې دی څه ته وایي دی خوخي ته وایي یو دا زمونږ او ستاسو لینده ده دا دوه خوخې والا داسې یو پخوانی لینده ده پخوانی لینده به داسې ګول داسې یو شی او دلته به ولا پټو نو دا به په لاس کې داسې ونیو او هغه پټ به دې ولله داسې راښکه او غشی به پکې ایښودی ما چې په دې میدان کې یو ځل چېرته پخوانی لینده لیدل که تاسو خامخا دلته نه چې عجایبګر ته ورشئ هلته به ویني نو فکان شدا جبریل علیه الصلاة والسلام قوس قابین د دې دواړه په منځ کې د دې یوې لیندې د دې دوو قابونو هومره فاصله شوه دومره فاصلې کې دا د یو بل سره شو او ادنا بلکې د دې نه هم ډېر زیات نږدې یا د دې نه ډېر زیات نږدې نو ته به وایې د لیندې امره که د دې نه نږدې ولې الله تعالی ته پته نه وه چې یا به د لیندې امره یا به نږدې وایي لیندې ټولې په یو مقداري یا لکه دا لیندې د ټولې دنیا یو امري خو څه لیندې غټي او څه لیندې صحیح وړي نو بد د لیندو فرق دی نو ځکه دا وایي چې د لیندو یا د لیندو نه څه زیات نږدې د ټولې دنیا لیندې خو په یو مقدار نه دي که فاوحا الى عبده ما اوحا نو وحی وکړه جبریل علیه الصلاة والسلام د الله تعالی بنده ته هغه وحی چې وکړه اوس ګوره په دغه موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام صرف لیدلی دی وحی خو بیا وروستو راغلی ده بیا نبی علیه السلام کور ته راغی او بیا وی زملوني دثروني او بیا یا ایها المدثر صورت نازل شو خو عین په دغه موقع کې ورته صرف ځان وښود او بیا سیده راغی په یو بل انداز کې جبریل علیه الصلاة والسلام او نبی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه فاوحى الى عبده ما اوحى نو وحی وکړه جبریل علیه الصلاة والسلام د پیغمبر د الله تعالی بنده ته هغه وحی چې ورته وکړه ما کذب الفؤاد ما رأى زړه تکذیب نه دی کړی د هغه څه چې سترګو لیدلي دي کله کله سړی په سترګو یو شی ویني خو د اړه ورته وایي دا ته چې صحیح نه دا شی داسې نه دی نو دلته چې نبی علیه السلام په سترګو څه لیدل نو زړه د هغې تصدیق کاو تکذیب یې نه کاو ما کذب الفؤاد ما رأى دروغجن نه دی ګڼلی تکذیب نه دی کړی زړه ما د هغه څه رأى چې سترګو لیدلي دي افتمارونه علی ما یرا آیا تاسو جګړه کوئ او باس کوئ د دې پیغمبر علیه السلام سره د دې نه چا په سترګو هر څه لیدلي دي تا په سترګو څه نه دي لیدلي هغه په سترګو لیدلي دي وایي د جنګ نظر عالم او خبرې ته کې کیسې ته کې نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې لیدل ما کړي دي الله وایي د لیدل کړي په سترګو او ته د یادو نه لګې او ته بیا د هغه سره لګې باس کوې چې ستا دا خبره ټیک نه ده او زما دا ټیک ده نو دا ته د عقل کار کې ولقد رآه نزلة اخرى او بېشکه لیدلی دی پیغمبر علیه السلام جبریل علیه السلام یو بل ځله نزلة اخرى بل ځل هغه کله لیدلی لیلة الاسراء ابن کثیر وایي چې د دې نه مراد لیلة الاسراء ده چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په لسم کال باندې بیا چېرته تللی معراج ته نو هلته هم جبریل علیه الصلاة والسلام لیدلی دی اول اوله او د اولنۍ ځل چې لیدلی فاستوى وهو بالافق الاعلى نو وایي دا خو والاولى كانت في الارض دا وایي پر ځمکه کې لیدلی ولقد رآه نزلة اخرى او بېشکه لیدلی دی پیغمبر علیه السلام جبریل علیه السلام لره نزلة اخرى بل ځلې عند سدرة المنتهى د هغې بیرې په خوا کې چې هله ټولو نه اخر کې ده سدرة المنتهى منتها ورته په دې وجه وایي چې یا خو د انسانانو علم د دغه ځای پورې دی د دې نه اخوا انسان ته نه بلکې مخلوق ته پته نشته منتها معنا الیه ینتهي علم الخلائق د مخلوق علم هم د دقه ځای پورې دی او د سدرة المنتهى نه اخوا څه دي اخوا چا ته پته نه لګي په دې وجه ورته وایي إليها ينتهي علم كل عالم وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى نديت سدرة المنتهى زكوي عندها جنة المأوى دغه سدرة المنبيرة او د دې په خوا کې د جنت المأوى جنت چې د اوسېدو ځای دی د جنتیانو د نیکانو صالحانو دپاره د مؤمنانو دپاره اذ یغشا السدرة ما یغشا چې کله راتاو شو د دې بیرې نه ما هغه څه یغشا چې ترې راتاو شو څه ترې راتاو شو په دغه وخت کې چې نبي علیه السلام لیده نو یا خو د دې نه ملائک راتاو شو یا د دې نه د الله تعالی نور راتاو شو او یا غشیها الوان لا ادري ما هي نبی علیه السلام وایي داسې رنګونه وو پتنګان خو مې ما ولیده پکې پتنګان به پکې راتلو داسې غټ غټ پتنګانو د سرو زرو مزیدار مزیدارې مرغۍ غوندې وې دا خو مې وپېژندې خو نور څه رنګونه پکې داسې وو چې ما ادري ما هي ما ته پته نشته دا څنګه رنګونه وو د دې دنیا خو وونه د بلې دنیا رنګونه وو نو هغه ما ته د اوسه پورې یاد دی چې دا څنګه رنګونه دي ما زاغ البصر وما طغى ندی کږې شوي سترګې د دې پیغمبر
بې اختیاره وما طغا او د حد نه تجاوز او زیاتی هم نه دی کړی چې د هغې نه یو خوا بل خوا ګوري، تجاوز یې نه دی کړی د هغه کم ځای نه چې کم ځای ته دته د کتو وینا شوې وه بل ځای ته. ګوره یو سړی سنجیده سړی نو که یو ډېر عجیب و غریب ماحول ته ورشي خو چې د کوم مقصد دپاره ورغلی نو هغه مقصد ته ګوري. او کم سړی چې داسې سپک داسې چوچن غوندې داسې نادیده غونته کي نو چې هغه داسې ځای ته ورشي کله به یو خوا بار بار ګوري، کله به دا پکې څه دي دا پکې دا څه، نو چې کوم مقصد دپاره تللی دی او په ځای پاتې شي او دی به د دیوال او د بر او د ښکته په تماشو شي. نو ګوره پیغمبر علیه صلات وسلام د دې دنیا نه هغه دنیا ته لاړه، هلته هغه هر څه ماحول بالکل بدل، خو نبی علیه صلات وسلام انتهایی د وقار، انتهایی د سنجیدګۍ او انتهایی د یو بامقصده سفر او د یو بامقصده تګ او د یو بامقصده کتو مظاهره وکړه چې کم کار سره کار او کم کار دپاره تللی او بس هغه کار ته یې کتل. داسې بې ځایه بې ځایه کتل، داسې اوتر کېدل، د دې خبرو نه الله تعالی دی ساتلی دی. نو دا د نبی علیه صلات وسلام دغه انتهایی حلم، دغه انتهایی عقل او دغه انتهایی وقار او د حد درجه سنجیدګۍ خبره ده. ما زاغ البصر وما طغى، سترګې یو خوا بل خوا کږې شوي نه دي، وما طغى او نه په قص باندې خوا دې خوا تللي دي. لقد رأى من آیات ربه الکبرى، د ولید د خپل رب آیاتونه چې کوم لوی لوی دي. اوس دلته کې دا یو اشکال زما ذهن کې راغلی دی، والله تعالی عالم، چې دا صورت خو تا ته ما وی د 5م کال د نبوت دی، نو دا یو ځل لیدل خو ټیک شو، دا خو د 5م کال نه مخکینی خبره ده، بلکې د 3م کال نه مخکینی ده، دا خو د فترت واحده زمانې خبره ده رستو. لیکن دا 2م ځل لیدل چې کوم دي ولقد رآه نزلة اخرى، نو دا خو تا ته په تفسیرونو کې وایي چې دا په لیلة الاسراء کې دي. نو لیلة الاسراء خو دا 5م کال دی، د دې نه به خو 6 کاله پس لیلة الاسراء، نو مخکې څنګه وایي چې ولقد رآه خو د ماضي صیغه ده. نو زما په ذهن کې دوه د دې حل راځي، والله ما بس دا تفسیرونه وکتل خو څه په مطلب یې ونه رسېدم، چا پکې څه تذکره نه ده کړې، دا سوال چا ذکر کړی نه دی، پوهېږې په خبره باندې چې د دې سوال جواب یې کړی دی، دې سوال ته چا توجه ما په ذهن کې رانله، سرسري غونده مې وکتل، ډېر به مې جوور نه کتلي کېدی شي، خو بهرحال ما پکې بیا نه مونده چې دې سوال ته چا څه اشاره کړي. حاجي نو کېدی شي چې یا د دې معنا دا وي چې رآه نزلة اخرى، رآه په معنا د یراهو، ماضي په معنا د مضارع، دا ممکنه ده چې دی بیني، خو دا لیدل داسې متیقن دي لکه تیره ماضي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پې خاموش دی او خلک هم پې خاموش، داسې به کېږي. نو دا یو اشاره شوه. دویمه خبره دا ده چې دا ممکنه ده والله تعالی عالم چې دا ولقد رآه نزلة اخرى د معراج نه بعد بیا دا آیت نازل شوی، خو د مضمون د مناسبت د وجې نه په دې ځای کې ایښودی شوی. نو دا دوه توجیهان زما په ذهن کې راځي، والله تعالی عالم که د دې نه اخوا بله څه توجیه نو زما ذهن ته رانه لوسو. دا دوه خبرې په ذهن کې راځي، یا چې دا ماضي په معنا د مضارع ده، او یا دا چې دا آیت چې دی دا د معراج د رستو نازل دی، خو د مضمون د مناسبت په وجه باندې دلته راغلی دی، او داسې کېږي، داسې بعیده خبره نه ده. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، د کومې زمانې آیت دی؟ ټولو نه اخرنی 10 ورځې خواوشا بعد د دې نه نبي علیه السلام وفات شو، لیکن دا په کوم ځای کې دی؟ په سورة بقره کې دی. نو آیت په کوم ځای کې نازل شوی او بیا یې په کوم ځای کې؟ نو دا خو د نبي علیه الصلوة والسلام د وینا مطابق د یو ځای نه آیت راځي بل ځای کې ږدي، نو که دا آیت وروسته بیا نازل شوی او دلته بیا یې ښودی، نو په دې کې څه استبعاد دی؟ تاسو زما په دې خبره په سوال جواب ورسېدی. افرأیتم اللات والعزى، آیا تاسو خبر یې د دې لات نه او د عزا نه او د منات نه چې دا دریم دی وروستو دی؟ لات دا په طایف کې و، عزا دا به په وادي نخله کې و، او منات په قدید کې و، د مکې او د مدینې په دې منځ کې. الکم الذکر، دا دي خدایان بوتان او نور څه خدایان، خو بوتان زیب. الکم الذکر، دا ګوره الکم الذکر وله الانثى، ولې ستاسو دپاره به هلکانې او د الله دپاره به جینکۍ. نو لات منات عزا دا درې واړه نومونه د څه دي؟ د ښځو. پوهېږې په خبره باندې؟ نو دا تلک اذا قسمة ضیزا، دارنګې لونه چې ملایکو ته دی به د ملایکو ته د الله تعالی لونه ویل. تلک اذا قسمة ضیزا، دا خبره خو بیا تقسیم دی، دا تاسو چې وایې دا خو داسې تقسیم دی ضیزا چې دا جایرانه دی، ظالمانه دی. ضازا، ضاد الف او زا، ضازا یضیزو په معنا د نقص حقه، ضازا نقص حقه، حق ولا کم ورکو.
نو تلک اذن قسمت دا خو په دغه وخت دا چې تقسیم دی ضیزا چې دا ظالمانه تقسیم دی د کې هو تاسو حقونه کموي ځان لا صالح او الله تعالی له سور کوي دا اختیار تاسو له چا درکړي ان هي الا اسماء سميتموها نديدا لا تومنات عزا وغيرها مگر تسنون لي سميتموها تاسو خودي انتم واباؤكم تاسو تاسو لارانو ما انزل الله بها من سلطان الله تعالی په دې باندې دلیل نه دی راغلی ای تبعون الا ظن دا خلق تابعدار نه کې مگر د ګمان او ما تهول انفس دا غس چې زړونه سغواړي دي بس هغه کوي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او بشک راغلی دي د رب د طرف نه هدایت ام للانسان ما تمنى او کنه ملاویږي به ارچاته ان انسان ته د سغواړي د ارمان نه فلله الاخره والاولى الله د پاره اخرت هم ده او اولاد دنیا هم ده نو بیا په کار دي دواړه تی وغواړي وکم من ملک فی السماوات او ډیر ملائک تی پاس مانو کې لا تغنی شفاعتهم فیدن کوي داغي سفارش شیئا معمولی غندهم الا من بعد ان یاذن الله مگر پس داغه نه اجازه کوي الله تعالی لمن هغه چاته یشاء چیرات دی و يرضى او داغه په خبره خوشاله اراده وکي چې سفارش وکا او هغه چې کوم خبره کوي نو الله تعالی به خوشاله دی الله د خفغان خبره نشي کوله ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشکا کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې لا يسمون الملائکه نو دي نمونه دي ملائکه ته تسمیه الانثى پشان د نمونه د خزو لکه په پښتو دا ټکه ما غلط دی چې پرشتہ را لا نو تا هم ته د خزو پشان نسبت وکړو نو ما ته وی د علاج څه دی چې ته برسوي چې ملائک ملائکه راله که یوی که دوی که درې خو چې قصه کوي د ملائکو نو ملائک به او بیا به راله نو ملائک جمع ده په پښتو کې هم د جمع په شان دی یادو وما لهم به من علم او دی له په دې خبر باندې دلیل نشته ان يتبعون الا الظن دي تابعدار نه کوي مگر د ګمان وان الظن لا يغني من الحق شيئا او ګمان ناراضي پکار ولا يغني پکار ناراضي من الحق د حق په ځای باندې شيئا معمولی غندوم ګمان د حق په ځای باندې فایده نه ورکوي فاعرض عمن تولى مخواړه ودا غچانه چې هغه مخړه ولې د قران نه او د توحید نه مخړه ولې عن ذکرنا زموږ د کتاب نه چې قران دی ولم يرد الا الحیاه الدنیا او نغواړي مگر دا موجوده ژوند ذالک مبلغهم من العلم دا د دې د علم هغه انتها ده ذالک مبلغهم من العلم د دنیا غختل د دې د علم انتها ده چې قران او سنت علم ورسره نه او د دنیا علم ورسره چې په دنیا کې د ټولو نه لوی علم ورسره نو دا هغه د علم انتها شي ډیره دنیا را جمع کول شهرت یو منصب یو عہده ډیره پیسې ډیره ټیکې او ډیر پرسنټیجونه ډیر څه پارشي کې پرسنټیج نو بدغه مطلب ذالک مبلغهم من العلم دا د دې منتها د علم نه د علم نتیجه دغه دی لا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بشک استار پوره په چا باندې خطا کیږي دا د لار نه هو اعلم بمن اهتدى الله تعالی پوره په چا باندې سو په سملار روان دي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله د پاره او فری پسمانو کې پسما کې لیجزی الذین اساءوا د دې لپاره الله تعالی قیامت راولي چې بدل ورکیا کسانو ته اساءوا چې بد عملونه کړی دي بما عملوا د دې عملونه ويجزی الذین احسنوا او جزاء ورکیا کسان چې خامرونه کړی دي بالحسنا خبدلا الذين يجتنبون دا بدلی والا کسان دي ځان ساتي کبائر الاسم د غټو غټو ګناہوں او الفواحش او د حیانا الا اللمم سوا دا معمولی خبرونه سوا دا معمولی ګناه نو معمولی ګناه څه معنا ده لمم معنا یار چې چته یو ظلمتی وشي لمم ما فعلته الا لمم ما دا کار نه کړه الا لمم یعنی مرتن او مرتين مرتن یو ظلم می چرته کړی نو دې ته وی لمم یو ظلم د انسان نه غلطی کی خدا نه چې ټول عمر به غلطی کوي او یا دې لمم نه مراد صغائر دي واړه ګناهونه ان ربک واسع المغفرة بشک استعرف فراخ بخنی والده هو عالم بكم الله تعالی پتا شو خپوی دې انشاکم من الارض چې کله تاسو را پیدا کړی د زمکه و انتم جنتون چې کله تاسو ماشومان و اجنه جنین فی بطون امهاتکم دخل میندو په خېټو کې فلا تزکوا انفسکم نزار ډېر پاک کوي هو عالم بن التقى الله ته پته ده چې څوک ډېر متقی دی افرایت الذی تولى آیت خبره دا کس نه چې مخې واړه او اعطا قلیلا او لغونی نیکی وکړه او اکدا او بیا استړی شو دا ولید ابن مغیره او عاص ابن وائل دی د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د دعوت د یو حد پورې قائل شوی خو بیا لاړ واپس عنده علم الغیب فهو یرا ولید سره د غیب علم دی نو د هغه پانی ګوري فهو یرا د هغه نه ګوري دا هغه نه دی لیدل کوي ام لم ينبأ بما في صحف موسی او کله خبر نه دی ورکړی شوی دا هغه چې په صحیفو د موسی علیه السلام کړي او ابراهیم الذي وفى ابراهیم علیه السلام په صحیفو کړي او وفا چې هغه د الله تعالی وعده پوره کړی وي
الله تزر وازره وزر اخرى. هغه خبره چې په دې تیرو صحیفو کې دا غداره چې نه بوړي او بوجون کې بوج د بل یو تن وان ليس للانسان الا ما سعى، نو ملاوي کې انسان ته مگر هغه چې د جهد کړی لیکم چې د څه ګټلې دي هغه به ته ملاويږي. وان سعيه سوف يرى، او دغه جهد او کوشش چې دا به ولیدل شي، پته به ولګي چې د کم کار کړی څه شی جمع کړی دا څه شی دی، صحیح دی نو سبب ملاوي شي، غلط دی نو سبب نه ملاوي. ثم يجزاه الجزاء الاوفى، بیا به ته بدله ملاوي شي پورا بدله د خپل عمل. وان الى ربك المنتهى، او بشک استعرب طرف ته المنتهى واپس کېدل دي. منتهى اخرنی تگ الله طرف ته دی. المنتهى په معنا د المصير، واپس کېدل رجوع الله تعالی ته ده. وانه هو اضحك وابكى، او الله تعالی خندول کوي او جړول کوي، یعنی خوشاله ول کوي او خفه کول کوي، خوشاله او خفګانونه دا بس. وانه هو امات واحيا، او دغه الله تعالی ژوند کول کوي، مړ کول کوي، ژوند کول کوي. وانه خلق الزوجين، او الله تعالی دا جوړې پیدا کړې دي، ذکر ول انسان او خزا من نطفه داغ نطفینا اذا تمنا چې کله غور واچول شي رحم ته. وان عليه النشأه الاخرى، او په الله تعالی باندې بیا دوباره پیدا کول دي. وانه هو اغنى واقنى، او دغه الله تعالی مالدار کول کوي، واقنى او غریب ول کوي. دا معنی ټیک ده، اقنى په معنا د افقر، او دا معنی ټیک ده. اغنا مالدار ول کوي، واقنا او مطمئن کول کوي په لګه باندې، هم چاله چې لګه ورکی په هغه مطمئن کی. اعطاه کفایه من المال، دا معنی ټیک ده. وانه هو رب الشعرى، او دغه الله تعالی رب د شعرا استوري دی. شعرا دا یو استوره دی، او په دې بعض علاقو کې د مصر په بعض علاقو کې بر دې شعرا استوري سبا کېده، بندگی به کېده. په خبره باندې پوه نشوي. دیتا په دې یورپیان دیتا ډاګ سٹار وای، ډاګ سٹار شعرا وایي په خبره باندې. دا د نور نه وای، درش مرتبه اوچت دی، غټ دی تینا، او په خبره باندې پوه نشوي. او د ځمکې نه په 8 نوري کاله په مقدار باندې لري دی. وانه هو رب الشعرى، او دا الله تعالی رب د شعرا استوري دی. وانه اهلك عادا الاولى، او الله تعالی تبا کړی دي مخکنی عادیان، وثمود او ثمودیان، فما ابقى یو ترته نه پرې خو دی. وقوم نوح من قبل، او د نوح علیه السلام قوم تبا کړی دي مخکي. انهم كانوا هم ازلم واطغى، ځکه دي ظالمان او سرکشو. والمؤتفکه، او د لوط علیه السلام هغه کلی چې الټه پلټه کړی شوی دي. اهوا هغه د بر نه راچولې دي ښکته. والمؤتفکه، او هغه کلی چې هغه الټه پلټه کړي د لوط علیه السلام د قوم کلی. اهوا د برنه ښکته راچولې دي. فغشاها ما غشا، نو پټ کړه دغه کړه لره هغه عذاب، قسمونو د عذاب چې پرا خوار شو عذابونه. فبأي آلاء ربك تتمارى، فکم د نعمتونو د خپل رب باندې تشکې اے انسان. هذا نذير من النذر الاولى، دا قران او دا پیغمبر يرون کې له په خوانو يرون کنا. ازفت الازفه، قیامت را نږدې. ازفه هغه نږدې، نږدې راتلون کې ورځ د قیامت، نږدې راتلون کې ساعت. عازفه هغه نږدې راتلون کې ده. عازفت العازفه، نږدې راتلون کې ده، هغه نږدې راتلون کې وخت اره نږدې ده. ليس لها من دون الله کاشفه، نشته دې لپاره سوا د الله تعالی نه لری کون کې. دا چې لا نه راغلی نو دا چا بند کړی دی؟ دا الله نه بغیر بندون کې نشته. کاشفتن کې دا ته د مبالغه لپاره ده. ليس لها من دون الله کاشفه، نشتر دی قیامت د پاره سوا د الله تعالی نه راخکاره کوونکې، او وسی بچ کوونکې او پټونکې. دا وس چې نه دی او لري کړی دی، طرف ته کړی دی، نو دا چا؟ الله پاک. او چې بیا راولي او ښکاره کوي به، نو دا هم څوک. افمن هذا الحديث تعجبون، آیا د دې قرآن نه تاسو تعجب کوئ؟ وتضحکون، او خاندئ، ولا تبکون، او ژاړئ نه، وانتم صامدون، او تاسو غافل یې. او صامدون یو معنا ده تاسو څه کوئ؟ سندرې وایئ او ګانې بجانې وایئ. صمود د یمن په ژبه کې ګانو بجانو ته وایي. فاسجدوا لله، نو داسې مه کوئ بلکې سجده وکړئ الله ته. وعبدو، او عبادت وکړئ. دا سجده شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر. دا صورت چې ده دې کې چې ابتدا کې د کوم واقعي تذکره ده، نو دا په سن 8 نبوت کې د نبوت په 8م کال باندې په مینا کې دا واقع شوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې و، شپه خلک ممکنه ده چې دا به د حج موسم، نو خلکو په دې خبره باندې باس کاوه ځای په ځای چې دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې وی قیامت به راځي، نو په دې دا راتلل ممکن دي که ناممکن دي. ناڅاپه چې خلکو وکتل
نو دا سپومې دوه ټوکړې شوه، یو ټوکړه داسې لاړه او بله ټوکړه داسې لاړه. خلکو وکتل او بیا دا دواړه ټوکړې را یوځای شوې. په دې کې څه ګنټې نه وې تېرې شوې، خو بس مخامخ. دا عام طور باندې چې خلک وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا ګوته داسې کړه، نو دا رضا نه وایي. پوهېږې په خبره باندې؟ بس نبی علیه السلام هم وکتل او خلکو هم وکتل. خلکو ته نبی علیه السلام یې وګورئ، دا د الله تعالی د دې خبرې دلیل دی چې قیامت به راځي. دا د قیامت نښه ده. پوهېږې په خبره باندې؟ د سپومې دا دوه ټوکړې کېدل دا د قیامت د راتلو نښه ده. البته دې کې د پیغمبر تصدیق هم وشو، ځکه د قیامت د راتلو دا نښه پیغمبرانو بیان کړې ده، نو نبي علیه السلام دې طرف ته توجه کړې ده. نو اولا دا د قیامت نښه شوه، د سپومې ماتېدل، او دویم ځل دا د نبي علیه السلام د نبوت او د صداقت او د قرآن او صداقت نښه هم شوه. په دې باندې خلکو دا اعتراض کړی دی چې دا خو ډېره لویه واقعه ده او دې کې خو د علم نجوم کې تذکره پکار وه او دا پکار وه او هغه پکار وه. دا به یو وختي غوندې واقعه وه، د دې نه مخکې څه اعلان نه و شوی چې داسې به کېږي چې ټولې دنیا ورته کتلې وې. بعضې علاقو کې خلکو هم لیدو، بلکې بعضې علاقو کې دا دي چې خلکو ویې ورېږه هلکه دا به محمد صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې جادو کړی چېرته، وایي د فلانکې نه علاقې نه خلک راشي مونږ به ګورو چې د دې څوک ګواهان شته که نشته. نو ډېر علاقو نه خلک راله او هغوی وایي چې مونږ د دې خبرې ګواهان یو. د هندوستان یو تاریخ لیکلی شوی دی، هغې ته تاریخ فرشته وایي. نن سبا خو هغه په اردو کې هم لیکلی شوی دی. پوهېږې په خبره؟ نو د مالابار جزایر مالابار، دا مالابار چې پر هندوستان کې دا ملواریان چې ورته وایي ملواریان، نو دغه مالابار علاقه ده. د دغه مالابار یو راجا و، دغه راجا په حواله باندې په تاریخ فرشته کې په هندوستان په تاریخ کې د دې شق القمر ذکر شته. پوهېږې چې یقینا دا وایي دغه راجا وایي چې دا ما کتل هم په دغه ټیم باندې ما سپومې ته کتل او په دغه ټیم باندې سپومې دوه ټوکړې شو. او ته به د ټولې دنیا خلکو ونه لیده، نو ما ساده رضا نه ولې جوړی؟ په ټوله دنیا کې سپومې په یو موقع باندې ارزه ښکاري، ټولو موسمونه او دا وختونه یو شان دي، تا ته ښکاري بل ته بلا پرېوتي. پوهېږې؟ هغه بل ته بلا راختلې نه وي. اوس تا ته دا د شپه ده او داسې ملکونه دي چې په مغرب کې چې هغې ته اوس هلته څه دی نور ختلی او رڼا ورځ ده. برطانیې کې وګوره، ښکته پسې لاړ شه، ناروې ته لاړ شه، اخوا پسې کاناډا ته لاړ شه، اخوا پسې مکسیکو ته لاړ شه، امریکې ته لاړ شه، نو هلته اوس سپینه رڼا ورځ ده، هغه د انور ښکاري. نو ته وینې انور؟ که اوس نور دوه ټوکړې شي نو ته به یې وینې. دا چل دی. سپومې هم دغسې. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة، قیامت را نږدې دی. وانشق القمر، سپومې وچاوده. وان یروا آیة او که دوی داسې نښې ویني یعرضوا مخکې ناړې ویقولوا وایي سحر مستمر، دا خو دایم او مستمر او همیشه دپاره جادو دی. وکذبوا دروغجن ګڼي د پیغمبر خبرې، واتبعوا اهواءهم او د خپلو خواهشاتو تابعداري کوي. وکل امر مستقر او هر یو شی د الله تعالی په علم کې دی، د هغې دپاره یو انجام شته او هغه خپل اخر ته روان دی. دا غیر د رښتیا کېدو یو وخت دی. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، او بېشکه راغلی دي ته هغه واقعات چې پای کې د دې لپاره ډېر لوی وعظ دی. حکمت بالغة، او په تحقیق سره راوړی دی پیغمبر دي ته، راغلی دی دا پیغمبر دي ته، راوړی دی پیغمبر دي ته څه شی دی، نو هغه حکمت دی بالغة کامل دی. فما تغني النذر، فایده نه ورکوي يرول هغې خلکو ته چې هغې منینا او زدیانی. فتول عنهم، نو مخکې نه واړوه. یوم یدعو الداعي، په کومه ورځ چې آواز به وکړي آواز کوونکی، الی شیء نکر، یو داسې شي ته چې هغه به ډېر ناشنا به وي، غټ به وي، فزیع د یرې به وي. خشعا ابصارهم، ذلیله به وي د دې سترګې. یخرجون من الاجداث، د قبرونو نه به راوځي. کانهم جراد منتشر، ته به وایي چې دا خواره واره ملخان دي. مهطعین، رامنډې به وي الی الداعي، اسرافیل علیه الصلاة والسلام طرف ته چې هغه به ورته آواز کوي. یقول الکافرون، کافران به وایي هذا یوم عاصر، دا ډېره سخته ورځ ده. کذبت قبلهم قوم نوح، دروغجن ګڼلي دي مخکې د دې نه قوم د نوح علیه السلام پیغمبران. فکذبوا عبدنا، زموږ پیغمبر یې دروغجن وګڼو نوح علیه السلام. وقالو، ورته وایي مجنون، لیونی دی، وازدجر، او رټلی شوی دی، څوک یې ځان ته نه پرېږدي، څوک یې خبرې ته مړه غوږ نه ږدي. نو دا فدعا ربه، نو د خپل رب نه دعا وغوښته چې انی مغلوب، زه کمزوری یم، فانتصر، نو زما بدل والې. فانتصر، الله تعالی زما مدد وکړه، زما بدل واله د خلکو نه. ففتحنا ابواب السماء، نو موږ پرانیستې دروازې د اسمان. بماء، په داسې اوبو باندې، منهمر، چې په شړ رابېدونکې وي، د اسمان نه مو اوبه په شړ راوبهولې. وفجرنا الارض عیونا، او روان یم کړې د ځمکې، روانم کړه د ځمکه د چینو په لحاظ باندې، روانم کړه د ځمکه چینه، ځمکه هم ټوله چینه کړه. وفجرنا الارض عیونا، یعنی وفجرنا عیون الارض، او روانې کړې موږ چینې د ځمکې. فالتقى الماء، نو دا دواړه اوبه یو ځای شوې، د اسمان نه رابهېدلې او د چینې نه را زرغونې شوې. علی امر، دغه کار د علی د امر، دغه کار د پاره قد قدره، چې د هغې فیصله شوې وه. هغه څه وه د دې قوم ته وایي علی امر، دغه کار د عملي کولو دپاره قد قدر، چې د هغې فیصله شوې وه.
وحملناه على ذات الواح او سور کوم د نوح علی السلام په داسې کشته باندې ذات الواح چې تختونه جوړوا د لرګي تختونه و دو سر او په میخونو باندې کلکوا د تختو او د میخونو نه جوړوا تجربه ایون روانه و زمون په نگرانی کې جزاء اندا بدلواله من دا چا د پاره کان کفر چې دا غنا شکر شوی وا یو کاکا و خدای دی وبخناغه به ترجمه کوله جزاء لمن کان کفر دا جزاء و دا چا د پاره چا کافرو نو کفر کافر نه ده کفر مجهول ده جزاء اندا بدلوا لمن دا غچا د پارا کانا کفرا چې دا غنا شکر شوی وا نو ناشکری د چا شوی وا د نوح علیہ السلام نو دا غد پاره دا کشته بدلوا چې بچ شپکی ولقد ترکنا آیه بینه بشکا وګرځول موږ دې کار لرا ها معنا د الفعل لرا د عمل لرا په تعبیر د فعل آیتن یو نقاف هل من مدکر استسوک نصیحت قبول کی فکیف کان عذابی و نذر څنګه د ما عذاب او څنګه د ما ير ول نذر په معنا د انذار ولقد یسرنا القران للذکر مونږ یقینا آسان کړی د قران لذکر د نصیحت د پاره فهل من مدکر استسوک نصیحت والی په قران کې د نصیحت خبره آسان دي او علمی خبره پکې ګران دي او په علمی خبرو کې هم د خبره دي چې ځینې باندې بهر عالم پويږي او په ځینې بهر عالم نه پويږي او ځینې پکې بیا داسې دي چې هیڅ څوک پکې نه پويږي صرف الله په پويږي خود نصیحت د پاره خو آسان کذبت عاد عادیان پیغمبر دروژن غنل فكيف كان عذابي ونذر څنګه د ما عذاب او يرول ان ارسلنا عليهم ريحا صرصرا بشکل علی گله مونږ په دې باندې هوا تیزه فی یوم نحس پاغس پیر ورځ کې مستمر چاغه مستقله وا تنزع مستمر مخه مسلسل تنزع الناس رايشتل به داخلك او راچول به دې مکلا تنزع الناس دا خلق به رایست راچول به کانهم اعجاز نخل تبع دا سټی د کجوري منقعرن چې د جرن رایستي شوی دي قعر جوروالي توي منقعر ته جوروالي نه رایستي شوی دي فكيف كان عذابي ونذر څنګه د عذاب او يرول ولقد يسرنا القران للذكر من آسان کړه د قران نصیحت لپاره فهل من مدکر استسوک نصیحت قبول کی كذبت ثمود بالنذر ثمودیان پیغمبران درغدن غنلی فقالوا وي ابشر منا واحدا نتبعه ایا زمون په شانته انسان دی موږ دغه تابعداري کو ان اذا لفي ضلال وسعور موږ په دغه وخت په گمراهۍ کې او شعور په لیوان توپ کې بيو شعور دا اوخي لیوان توپ ته وي اوخه چې لیوانه شي بیا ډیره لیوانه ځکه چې هغه چې تګی شي نو لیوانه کی ځکه خو هغه ځان سره سپیشل ټانکۍ ساتي د 15 ورځو او ځان سره سٹاک ساتي ځکه چې هغه ته د اوبو ډیر زیات ضرورت خو دا اوبه چې نسکی نو سره خپل ټانکۍ موجود دی خو چې یو ځل تګی شو نو بیا لیوانه یي سعور لیوان توب القي الذکر علیه من بیننا آیا را نازل شي په د باندې قران زمونږ د منځ نه مونږ موجود یو د باندې قران راغی بل هو کذاب ناشر بلکې دی تک دروغجن دی او اشر متکبر دی هغه کا یو ترجمه دام کوله کذاب دروغجن دی اشر غټ شری دی نو یو اشر دی یو اشر دی نو اشر معنا غټ شری او اشر معنا متکبر نو دلته دا اشر دی اشر نه دی ښا نو غټ شری معنا نه ده څه معنا ده اشر متکبر معنا ده سيعلمون غدا سبب پوشي من الكذاب الاشر سوق دی غټ دروغجن او غټ متکبر ان مرسل الناقه فتنه لهم بشک موږ را لګل یو د را لګون کی د او خې فتنه لهم ازمیخ د خلکو د پارا فرتقبهم انتظار کوا واستبر او صبر کوا ونبئهم او پری خبر کا چې ان الماء قسمه بينهم دا وبد تقسیم دی په منځ کې کل شرب محتضر د هر یو وخت د پاره د هر یو نمبر د پاره شرب د وبو نمبر محتضر حاضر بکیږي چې د تاسو نمبر دی نو تاسو برا دی چې د دیو خې نمبر نو دا برا فنادوا صاحبهم ندي आवाज خپل مرګري ته قدار یو سړی او بدمعاش فتعاتا نو هغه ذمہ داری واغ استفا قرن دا یملک لداوخه فكيف كان عذابي ونذر څنګه عذاب زما يرول زما ان ارسلنا عليهم ريحا صيحه واحده مغراولي په خلق باندې د صالح علیہ السلام پر قوم صيحه واحده یو چغا فکانو که حشیم المحتضر نشدي پشان دا غریزو د شپول محتضر شپول یا محتضر شپول والا کم سړی چې د خپل بيزو د پاره شپول جوړ کړي او چار چاپیره د غنې منې او سانګې مانګې نو د دې سانګونه بیا د سانګې وچی شي نو د دې لاندې بور راونويږي نو د ازیرا صفا کوي نو د په خزاله کې سي بور غونته کی نو د دې خلکونه د صالح علی السلام د قوم د خلکونه د دې پانو بورته جوړ شو دا چې الله تعالی رېزي کړو فکانو که حشیم المحتضر نشدی پشان دا غریزی دا غشپول او دا غی انگن ورطوی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر
كذبت قوم لوط غزرجن قوم لوط علیہ السلام بالنذر پیغمبران ان ارسلنا عليهم حاسبا مغرا لګلی پریمان باران دکانو الا آل لوط سوا اولاد لوط علیہ السلام نجيناهم بسحر اخلاص موږ دې سحر په وخت کې نعمت من عندنا نعمت زموږ طرف نه اخلاص ول كذلك نجزي من شکر دقه بدل ورکوم موږ چا شکریا ادا کی ولقد انذرهم بطشتنا او يرولوا بشک لوط علیہ السلام زموږ داخلك زموږ د حملینا او زموږ د عذابنا فتماروا بالنذر ناغي شک کو په پیغمبرانو په تعلیم کې ولقد راودوا عن ذفي او دي مطالبه وکړه د سليمان لوط علیہ السلام نه د ملمنو مبارک فتمسنا اعين ودا ملمنو متوالک فتمسنا اعينهم نمون را خیر را وست اوارم کړه د سترګې مولړندې کړي اول سترګې لندې شوی جبريل علیہ السلام د وزره خو کړه دې کور تر خاطه بالکل نو اول لاند کړه نو بیا فامنډه والے او سار بیا عذاب راغی فذوقوا عذابي ونذر وسكذا ما عذاب وما يرب ولقد صبحهم بكره وبتاقي سر پسار وخت راغه پدی باندې بکرتن وقت عذاب مستقر عذاب مستقل عذاب جسو بوري وجل نو نپر فذوقوا عذابي ونذر وسكذا ما عذاب وما يرب ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جاء على فرعون النذر راغلي فرعونانو تيرون کې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام كذبوا بآياتنا كلها دي دروغجن غوندم پټول آیاتونو باندې دروغجن غوندم آیاتونو ټولو فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر مونږ ونیول څنګه نیول کوي مونږ نیول دا غالب بادشاہ چې طاقت والا دی فارکم خیر آیا استاسو دا کفار غوړه دي د قریشو دا من اولئکم دغه خلقونه چې دا کم تباشو ام لکم براءت فی الزبر او استاسو د پاره چرته خلاصې ثابت شوی دی لیکل شوی دی پاسماني کتابونو کې ولې پاسماني کتابونو کې لیکلي تاسو به نظر کېږئ ام یقولون نحن جميع منتصر کدا خلق وای مونږ ټول راجم یو بدل بوالو سيهزم الجمع د کافرانو دا جماعت به شکست خوري وي ولون الدبر وشاب او ګرځي بل الساعه موعدهم بلکې قیامت تجد وعده زیره وساعه وعدها ومر قیامت ډیر زیات دی یاره دی ډیر تاریخ دی ان المجرمین فی ضلال وسعور مجرمان په گمراهی کې او په لیوان توپ کې پیغمبران لیونی نه دي مجرمان لیونی دي یوم یصحبون فی النار پکم اور باندې به دي راخلې شي په دوزخ کې اعلی وجوه په خپل مخونو باندې د خپینه به الټ نشي او په جهنم کې به راکاږي اعاذنا الله من ذلک ذوقوا مس سقر ورتبه وای چې وساکه درد د دوزخ وساکه درد د دوزخ په دې پښتو کې سقر یخ ته وای یاره وې سم سقر دینو چې یخ نو سقر په پښتو کې یخ ته وای او په عربی کې سقر ګرم ته وای سقر جهنم ته وای چې اور پکې بلیږي نو د پښتو دا شی اړولې ده وای یاره سم سقر ده دا دیر په جمع کې څه ده په جمع کې دا دیر څه ده وای سم سقر ده نو سقر څنګه ده ګرم ده که یخ ده نو دی وای سقر ده مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر بشکار یو شی موږ پیدا کړی په یو اندازه او ما امرنا الا واحده او نه دی حکم زمونږ پراتلو د قیامت باندې مگر دا یو واحده یو خبره ده کلمح بالبصر لك استرګې را په استرګې یو در په مربدا دنیا به بیا ریز مریضی بیا ولقد اهلكنا اشياعكم استاسو غند شینا موږ په خوا تبا کړی اشياعكم اشباهكم استاسو غند شینا په خوا تبا کړی فهل من مدکر نو مکیر قریش ته وای کنه فهل من مدکر نستسوک نصیحت قبلهم کې وکل شین فعلوه ارغ سجدی کړی دي فی الزبر ذلک لشوی په صحیفو کې صحائف الاعمال چې د عملونو هغه صحیفه کې مې دي کنه کرام الکاتبین چې صدیقی وکل صغیر و کبیر مستتر ولا خبر او غټه خبره لیکل شوی ده ان المتقین فی جنات و نهر بشک د الله نه یریدون کې او په جنتونو کې وي و نهرن او په نیرونو کې وي کله پښتو دا ترجمه کوي کنه نو بیا و نهر دا بناری کماله وي نه و نهر په نهرونو کې به په مزو کې او د نهرونو په کوم ځای کې وخت مخکې د سورته محمد کې وي چې د نهرونو به د اوبو د شادو د شرابو د غبینانو وغیرہ فی مقعد صدق په یو ډیر مزیدار ځای کې وي عند ملیک مقتدر دا بادشاہ په خوا کې چې هغه ډیر لوی طاقت والا دی نو په خوا کې معنا دا ده چې الله تعالی سره ډیر لوی قدر او عزت بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا وینا مطابق اولنې صورت دی چې د په مکه معظمه کې کافرانو ته اورولې وو بالکل د ابتدایي زمانه خبرې دي بالکل د ابتدایي زمانه خبرې باندې دین دا معلومیږي یو روایت پکې ده د حضرت عبد الله ابن عمر چې دا د سورته احقاف نه مخکینه نازل شوې ده احقاف سورت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم
تدا ویلې شو چې تا ته مونږه یو د پیریان یو ډله را وګرځوله هغې قرآن واورېده د هغې خلکو په باره کې قرآن وایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې هغې د دې قرآن د وینا یو جواب ورکړی و هغه جواب یې دا و هلته نبی علیه الصلاة والسلام په احقاف په هغه نخله مقام کې چې د طایف نه راته د طایف نه چې راته نو نبی علیه الصلاة والسلام کوم صورت لوستلی ولته پیریانو چې اورېدلی دا صورت رحمان لوستی نو په دې صورت رحمان کې خو بار بار قرآن دا وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان په کوم یو نعمتونو در خپل باندې تاسو دروغجنې ګڼئ ای انسانانو ای پیریانو نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابو ته تاسو غږ نه کوئ ستاسو نو خو هغه پیریان ښه چې ما به وی فبأي آلاء ربکما تکذبان نو هغې به راته وي چې لا بشیء من نعم ربک من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد الله تعالی ستا د یو نعمت تکذیب هم نه کوو تعالی حمد وایو تعالی څه وایو نو دا د صورت احقاف نه مخکینی نازل دی ځکه چې نبی علیه السلام هلته د دې تلاوت کړی و او پیریانو د دې جواب ورکړی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الرحمن مهربان بادشاہ علم القرآن تعلیم ورکړی دی قرآن چاته پیغمبر تا او دار تمیز د کوونو طالب هم در خلق الانسان علمه البیان انسان پیدا کړو ته د بیان چلو خدا علمه البیان د په ضمیر کې چې سدي دا غیر اظهار چلو ته خود چې په دې جبدا وایا بل چاته دا چل نه دی خو دې ساروی ته نه دی خو دې تاته الشمس والقمر بحسبان دا نور اوس په مې په یو حساب روان دي د دې لپاره یو وخت مقرر دی والنجم والشجر يسجدان والنجم او بوټي چې دي والشجر او دارنګي ونی چې دي يسجدان د الله تعالی ته سجدي کوي د سجدي د شنه کې لکه ته چې څنګه سجده کوي سر پس مکه دي هر چا سجده دغه د شان مطابق الله تعالی خبره مني نجم نه مراد بوټیم دي او نجم ستوري تم وي نو وای والنجم او ستوري والشجر او بوټي يسجدان سجده والسماء رفعها او الله تعالی د اسمان چت کړه دی او وضع الميزان او یو توازن خوده دی په دې کائناتو کې د دې مطلب دا دی اسمان یو چت کړی دی او په دې کائناتو کې یو توازن برابر کړی نور د سپوږمۍ نه په یو فاصله مقرر کړی دی ځمکه د نور او د سپوږمۍ نه په یو فاصله مقرر کړی ده یو ستوری د بل ستوري نه په یو فاصله مقرر کړی دی او په دې فاصله کې الله تعالی یو توازن خوده دی ځکه دا هر یو په خپل مدار کې روان دی که دا توازن نه وي او دا فاصله په دې مقدار نه وي نو کېدای شي دا نظام به داسې نه و نو مطلب دا دی چې الله تعالی د کائنات او نظام په د دې وزن او د توازن په یو خاص مقدار مقرر کړي نو تا ته وایي تم په دنیا کې دا وزن دا ټول چې مثال په لاس کې درکړی دا تله نو ته په دې کې ګډوډتیا مه کوه که نه دې ته نه ګورې چې که به د اسمان کې دا او د نور سپوږمۍ کې دا توازن دی که دا روان شي نو بیا به دا دنیا بچ پاتې شي نو تم دلته د دنیا دا نظام مه خرابوه که نه حقدار له حق مه کموه په خبره ورسېدی تاسو دا مطلب دی ووضع الميزان زکه پس رسته وای چې الله تطغوا فی الميزان زیاته مکوي او تجاوز مکوي په میزان پرې تلکی چې حقدار ته حق کم ورکه واقیم الوزن بالقسط او پورا کوي دا وزن په انصاف باندې ولا تخسر الميزان او مکموي تلا او داغه حق پردې حق پتل کې مکموي والارض وضعها للانام او د ازمکه الله تعالی خود دا برابر کړی دی مخلوق د پاره فيها فاکهه په دې کې میوې دي والنخل کجور دي ذات الاکمام میوه والا او تیغو والا تیغون والا تیغ پیژنې کنه هغه تیغې چې وته یو تیغ دی یو تیغې دی هغه چې اولنې راوځي هغه ته تیغې وي نو هغه د خوراکي ګوره په دې کجور کې تاسو دا نر کجور کمی کنه او ماده کجور دا چې عربو کې چا مزدوري کړي هغه ته پته نو دا نر کجور کې یو تیغې غونته کې داسي نو هغه چې خلک خوري نو هغه داسې کچه خوري د کجوري ته نږدې خوند دي د هغې ځان له یو مزه وي هغې ته څه وایي کم ورته وایي کم اکمام والحب ذو العصف او دانې دي چې هغه بوس واله دي والریحان او خوشبویه واله دي دانې دي لکه د غنمو ده بوس هم پکې دي خوشبویي هم پکې ده داسې دانې چې پکې خوشبویان فبأي آلاء ربكما تكذبان ریحان په عربی ژبه کې رزق ته موي ریحان فراوي والحب ذو العصف او دانې دي چې بوس واله دي والریحان او رزق واله دي دانې پکې ته خوري او بوس څوک خوري فبأي آلاء ربكما تكذبان د کوم یو نعمت د خپل رب نه تاسو انکار کوئ او دروغجن به ګڼئ اے انسانانو پیریانو
وګوره اعلی نعمتونو تم وي او طاقت او قوت تم وي. نو دلته چې دا بار بار مکرر کوي نو ارزه کې نعمت نه دی مراد، بعض وخت کې طاقت مراد. لکه ګوره خلق الانسان من صلصال، پیدا کې انسان من صلصال دا ټینګي او دا تورې خټینا کل فخارې چې په شان د کودري د چټنګارې کو. وخلق الجان، نو پیدا کې انسان پلار د دې پیریانو، جان نه معنا شو کو د پیریانو پلار. من مارج من نار، دا خالص لمبینا د ور د خالص نم لمبینا. من مارج من نار، مرج اصل کې اضطراب ته وي. نو دا لمبه چې د فضای ولاړه نه دا څه کوي؟ غړمبې وي او داسې خوځېږي، نو دې ته مارج وي لمبه. من مارجن د هغې خوځېدونکي نه، خوځېدونکي څه شی ده؟ لمبه ده. او لمبه د څه ده؟ من نار، یعنی دا پیریانو پلارې د اور د لمبې نه پیدا کړی دی، خالص و. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کوم یو د قدرت د خپل رب باندې به تاسو تکذیب کوئ. دا د الله تعالی قدرت دی کنه او نعمت هم دی. رب المشرقین و رب المغربین، رب د مشرقونو دی او د مغربونو دی، د دواړو مشرقونو او د دواړو مغربونو دی. ګوره د جمي نور د کوم ځای نه او بیا د اوړي هغه کوم ځای کې، نو ته ګوره په دې منځ کې څومره فاصله داسې د پرېوتو هغه فاصله هم ده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس په کوم یو د نعمت د خپل رب باندې او په کوم یو قدرت د خپل رب باندې به تاسو تکذیب کوئ او درودن به ګڼئ. مرج البحرین یلتقیان، الله تعالی پرېښودي دواړه دریابونه چې یو بل سره یو ځای کېږي. بینهما برزخ، د دې دواړو په منځ کې یو پرده ده. لا یبغیان، چې دا دواړه په یو بل باندې تجاوز نه کوي، وروړي په یو بل باندې نه. په سمندر کې خوږې اوبه او تروې اوبه داسې یو ځای روانې دي. روانه معنا دا چې خوځي او دغه باوجود یو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دلته قدرت مطلب دی کوم یو قدرت د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوئ. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوځي دې دواړو نه وړې وړې ملغلرې او غټې غټې ملغلرې. دغه وجه ته ما بیان کړی و مخکې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کوم یو د نعمتونو د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوئ. وله الجوار المنشآت، او د الله تعالی لپاره دي، د الله تعالی په حکم روان دي غټې غټې کشتۍ. منشآت اوچتی اوچتی کشتۍ فی البحر، په سمندر کې کل اعلام پشان د غټو غټو غرونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کوم یو د نعمتونو د رب خپل باندې تاسو تکذیب کوئ. کل من علیها فان، هر هغه څوک چې پر ځمکه دي نو دا فانی دي، ختمېدونکي دي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، او پاتې بشي ذات د رب ستا چې د لوی مالک دی او د عزت مالک دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د کوم طاقت د رب نه د خپل نه به انکار کوئ تاسو اے انسانانو پیریانو. یسأله من فی السماوات والارض، دعاګانې غواړي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې د الله تعالی نه. او که ته دا بل کافر خو ته دوا نه غواړي، ما محتاج خو ته دی که نه، چې نه غواړي نو دل دا عمر چا ورکړی دی؟ یسأله، الله ته محتاج دی، من هغه څوک فی السماوات والارض چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. کل یوم هو فی شان، هر ورځ الله تعالی په یو کار کې دی، هر ورځ الله تعالی په یو کار کې دی څه کوي، په یو امر کې دی څه کوي. څه کوي نو موږ ته څه پته ده؟ وایه دومره خو موږ ته پته ده که نه چې هره ورځ څوک وژني، څوک پیدا کوي، چاله عزت ورکوي، چاله ذلت ورکوي، څوک خوشحالوي، څوک خفه کوي، څوک جړوي، څوک خندوي، چاله خوشحالي ورکوي، چاله خفګان ورکوي، څه کوي. او د دې نه علاوه به څه کوي په دې کائناتو کې. نموت فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کوم یو د نعمتونو د خپل رب تکذیب کوي انسانانو پیریانو. سنفرغ لكم أيها الثقلان، زبستاسو د حساب اراده وکم اے دوو انسانانو پیریانو. سنفرغ معنا خدا زبر توزګار شم، نو معنا دا نه چې اوس د ناوزګار دی، وایي چې یاره خو ستا کار ډېر ضروري دی خو زه لا ناوزګار یم نو، دا مطلب نه دی. اصل کې د نفرغ معنا دا ده چې ما ستا د وخت ستا د حساب د پاره مې ځان له وخت مقرر کړی دی. اوس چې مې د کوم کار دپاره وخت مقرر کړی هغه بل دی، چې کوم یو وخت مې ستا د حساب دپاره مقرر کړی هغه را روان دی، نو هغه وخت به راشي. نو سنفرغو دې ته وایي. سنفرغو معنا دا ده چې هغه وخت به راشي چې کوم ما ستا د کار دپاره مقرر کړی دی. ایها الثقلان، انسانانو پیریانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان، د کوم یو طاقت ده او قوت د خپل رب نه تاسو انکار کوئ. یا معاشر الجن والانس، اے ټولګیا او ډلې نه پیریانو د انسانانو، ان استطعتم که تاسو طاقت کیږي، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، چې تاسو اوځئ دغه حدودو د اسمانونو د ځمکې نه، فانفذون اوځئ. لا تنفذون الا بسلطان، تاسو نشئ تللی مګر په قوت او په طاقت باندې، او داسې طاقت در سره شته نه چې د خدای د ملکیت نه وځئ.
فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د قوت د خپل رب باندې به تاسو تکذیب کوئ یرسل علیکما شواظ کله د ځمکې نه وته اسمان ته خیجې رالیږلی کېږي به په تاسو باندې لمبې من نار د اور نه ونحاس او لوګي فلا تنتصران نو ستاسو مدد به نه کېږي د لوګو او د اور لمبې به در پسې راځي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو د قدرت د خپل رب باندې تاسو تکذیب کوئ او دروغ جنې ګڼئ انسانانو پیریانو فإذا انشقت السماء چې کله اسمان وچوي فكانت وردة ندا بسوري کدهان پشان دا تیلو د خټې د تیلو پشانتی به داس فبأي آلاء ربكما تكذبان یا کدهان د سری چمړې پشانتی به فإذا انشقت السماء چې کله د اسمان وچوي د قیامت په ورځ فكانت وردة ندا بتکسوري کدهان دا غرنګ شوي سری سرمنې پشانتی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د قدرت د خپل رب باندې به تاسو انکار کوئ ای انسانانو پیریانو فیومئذ په دغه ورځ باندې لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان تپوس بنشي کېږي دغه د ګناه نه انسانانو نه ولا جان لا يسأل انس ولا جان عن ذنبه تپوس به نه کېږي د انسان او د پیر نه د هغه د ګناه په باره کې ولې به تپوس نه کېږي ځکه چې معلومه ښکاره به وي نو عیان راچه بیان یو شی ښکاره دی نو د هغې لپاره بیان ته ساجت دی ځکه چې یعرف المجرمون بسیماهم دا د هغې وجه ده د هغې جواب دا دی فبأي آلاء ربكما تكذبان په کوم یو د قدرت د خپل رب تاسو تکذیب کوئ انسانانو پیریانو تپوس به ځکه نه کېږي چې یعرف المجرمون بسیماهم معلوم به مجرمان په خپلو نښو باندې فیوخذ بالنواصي والاقدام نیولی کېږي به د تندو نه او د قدمونو نه د دې خپو نه او د دې لاسو نه به یې رسي د تندي نه به یې رسي او د خپو نه به یې رسي او درز او د جهنم ته به یې ورچي اعاذنا الله من ذلک فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم یو قدرت د خپل رب تاسو تکذیب کوئ هذه جهنم التي داغ دوزخ دی یکذب بها المجرمون چې تروجن ګڼ د مجرمانو یطوفون بینها وبین حمیم آن ګرځي بر دی جهنم او د اوبو په منځ کې چې هغه اوبه ډېرې زیاتې ګرمې دي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان او دا چا لپاره چې یریږي په دنیا کې د ودرېدو نه د خپل رب په مخ کې جنتان دوه باغونه دي په دنیا کې ورته دا خبره یادی چې یو ځل به د الله مخې له ورځم نو دا سابقین دي نو دې دپاره به دوه قسمه باغونه وي نو دوه باغونه به څنګه وي نو د دې خو مختلفې معنی دي یو باغ به د دوی بل به د کوروالی یو به یې داسې لکه په بانډه کې او بل به یې داسې لکه په ښار کې دوه باغونه به یو به د یو موسمي بل به د بل موسمي دارنګې دا معنی هم ټیک ده چې یو به د اوسېدو ځای او بل به د چکر ځای دا معنی هم ټیک ده چې یو به هغه چې په خپل عمل ورته میلاو دی بل به هغه چې د هغه سړي په حصه کې ورته پاتې شوی دی چې هغه دوزخ ته تللی دی تا ته ما ویلي و چې د هر سړي په جنت کې هم ځای دی او په دوزخ کې هم ځای دی چې څوک جنت ته لاړ شي نو د دوزخ والا هغه ځای به هم دته میلاو شي چې څوک دوزخ ته لاړ شي نو چې کوم جنت ته تللی نو په هغه چې په دوزخ کې کوم ځای هغه به هم هغه ته میلاو شي دا به یو بل سره داسې که نه دی به د هغه عیسی هلته والي او هغه به د هغه عیسی دلته والي نو جنتان ځکه وایي دوه باغونه به فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان داس جنتونه بی باغونه بی چې سانګ والا بی ګوري ګوري سانګ بی فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمت خپل ربانه به تکذیب کوي فيهما عینان پر دوانو جا باغونو کې با چینه بی تجریان چروان بی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان پدې جنتونو کې به د هر قسمه میوې نه زوجان دو جوړې بی یعنی هر باغ کې به چې میوې نو یو به د دنیا دا میوې په شانتي او بل به د هغه ځای هغه میوې د جنت هغه میوه به د دنیا میوه د دې رنګونه او د جنت هغه ځان له رنګونه دنیوي او اخروي یا مایا وچې او لمدې ګوره په دنیا کې ځینې میوې څه دي دا ډرای فروټ چې دا وچې دي نو جنت کې خو به ټولې تازه تازه وي نه نه وچې به پکې وي دې ونې به نیولې او د وچې په شانتې به وي بادام به یو بل به سي توتان به یو بل تاسو له نمونه هم نه درځي خاجي فيهما من كل فاكهة زوجان دار قسمه میوې نه به پکې جوړې جوړې څه معنا ده وچې هم او لمدې او تازه هم الله دې مونږ ته راکړي خجي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين ډډې لګولي على فرش پداسې بسترو بطائنها چې د هغې استرې به من استبرق د ډبلو ریخمونه وي استرې بیا د ډبلو ریخمونه
وجن الجنتین دان او میوې د دې دواړو باغونو به نږدې اندر پای به ورته لګول نه غواړي. فبأي آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف په دغه باغونو کې به داسې بیبیانې به قاصرات الطرف چې صرف خپلو خاوندانو ته به ګوري او خاوندان به صرف دې ته ګوري. او لم یطمثهن انس ګوتې به ولنی وروړي د دې نه انسانانو قبلهم د دې نه مخکې ولا جان او نه پیریانو. طمسن اصل کې مباشرت ته ویلې کېږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان تبوي چې دا هوري چې دي یاقوت دي په صفای کې او مرجان او د مرجانو بشان دي په رنگونو کې. د مرجانو دا رنگ سرمایل غونته کې یاقوت صفای ډېر زیاتې او په مرجان کې کمال دار چې داغه په دې رنگ کې حسن ډېر زیاتی سرواله سپینواله پکې یو ځای نو پر رنگ کې بد چا پشانی د مرجان پشانته په صفای کې بد چا پشانته د یاقوت پشانتی. نو الله دې متنصب کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نه د بدله د کلمې توحید نه د بدله د ایمان الا الاحسان مگر داسې جنت چې پای کې دا مزیدي. دا جنت د کوم شي بدله ده؟ دا د ایمان بدله ده. دا پر قرآن باندې د ایمان او د عمل بدله ده. نو کوه دا نو الله بدل درکې. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او دغه باغ دوه باغونو نه په مرتبه کې لاندې دوه نور باغونه دي. دغه د چا لپاره؟ د السابقون الاولون لپاره. او دا د چا لپاره دي؟ دا د اصحاب الیمین لپاره دي. دا مؤمنان په جنت کې دوه قسم دي. یو خو هغه دي چې هغه ډیر زیات مخکې دي په نیکۍ کې لکه انبیا او داغي صحابه او دا. او یو عام مسلمانان دی الله تعالی دې مونږ په هغې کې شمار کړي چې کم از کم په هغې کې شمار شو چې په اصحاب الیمین کې شمار شو. نو د هغې لپاره خو د هغې مرتبه خو د هغې نه لږه کته ده. نو د هغې دا خبره بیان نه ومن دونهما او د دغه نه په مرتبه کې ښکته جنتان دوه باغونه به د اصحاب الیمین لپاره. فبأي آلاء ربكما تكذبان مونږ خو دا غټ جنت دعا به کوو خو که هغه نه راکوي نو دا کس خو دې راکړي د جهنم نه خو هم دې بچ کړي دا خو به وایو جنت تم ددن نکی او د جهنم نم دے اللہ تعالی بچ کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان او د دینه په مرتبه کې لاندې دوه باغونه نور دي مدهامتان د ډېر شینوالي نه رسې تک تور دي د ډېر شینوالي نه سري بالکل تک تور. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان پاغې کې ګوره نیرونه او په دې کې چینی دي مرتبه کې کم شو فیهما عینان په دې دواړو باغونو کې به داسې دوه چینې نضاختانې چې په شړبتې دا اوبه رابهیږي لکه د پوارې په شانتې داسې به جوش به وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة په دې دواړو باغونو کې به میوې ونخل او کجورې به ورمان او انار به. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن په دې باغونو کې به خیرات داسې بیبیانې به خیرات چې ډېرې زیاتې پاکې به د اخلاقو په لحاظ او د خویونو په لحاظ حسان او ډېرې پاکې به د شکلونو او د رنګونو په لحاظ رنګونه به هم ډېر ښایسته او خویونه به هم ډېر ښایسته په پښتو کې چې وایي خوی په رنګ به ښایسته وي څنګه وایي خوی په رنګ ښایسته چې خوی هم ښایي او رنګ او شکل هم ښایسته وي. فبأي آلاء ربكما تكذبان دا به څوک یې حور دا بحوري مقصورات في الخيام چې ناشتې به په خیمو کې. نو د جنت هغه حورې به هم په کوم ځای کې ناشتي په خیمو کې دننه. نو ولې په جنت کې څه بې حیایي شته څه خطره شته خو د ښځې دپاره پکار پرده ده او د دنیا دا چې بار ګرځي دا قلندرې او ملنګې نو داسې دي نو دا ښځې دي که دا خرې دي واشه نه چې ته وایې زه به ورته ګورم خرې ته خو کتل څه ګناه نه ده نه ګوره ورته ما او کارونه د خرو دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن دي لبغتني وروړي انسانانو قبلهم د دین مخکي ولا جان او نپیریانو. فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین دي وډډې لګولې په جنت کې علی رفرف پداسې بالښتونو باندې رف بالښتونه پوهېږې په خبره باندې. اصل کې د رفرف معنا دا ده چې داسې ښایسته به وي چې هغه به ته به وایې چې دا نظر به پرې ټیراویږي نه پوهېږې په خبره باندې. یو شی چې په هغې کې رنګونه زیات وي نو هغې باندې دا نظر بالکل کلکېږي نه داسې سړی به یې نه دا خوځي داسې په خبره پوهېږئ که نه څه ذوق موق خو لرئ که نه ښه جي که نور څه نه د خوراک ذوق خو لرئ
خجی علی رفرف خضر شنو شنو بالښتونو ته بیا ډډې ولګولې وعبقري او ډېر زیات اعلی قسم به د دې په دې باندې پوه شي بالښتونو حسان چې ښایسته به رفرفن تکیاګانې به خضر شنې وعبقري انتهایی اعلی قسم به نفیس عهده عبقر په پښتو کې مونږ د خاپیرو د وطن وایو چې ډېر زیات ښایسته بني آدم مونږ وینو وایي سم خاپیری دی یا سمه خاپیری ده نو عبقر او خاپیر نو عبقر او خاپیر یو شی دی د پرستانو د پریانو د وطن د خاپیرو د وطن عبقري داسې به وي لکه د خاپیرو د وطن چې نو دا په انسان چې د یو څیز نه ډېر متاثري و یاره دا خو د دې وطن نه دا خو چېرته د خاپیرو د وطن دی دا وایي خدای خبر یاره په ده خو چېرته کې وایي څه پې وایي نور پې چېرته نه دی لګېدی وایي نور یې چېرته په سترګو نه دی لیدلی داسې وایي که نه وایي نو دغلته کې چې عربی ژبه کې وایي نو داسې عبقري حسان ډېر زیات ښایسته وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ډېر لوی د خیر او د برکت والا دی نوم د رب ستا ذی الجلال چې د لوی عظمت مالک دی والاکرام او د عزت مالک دی د عظمت او د عزت مالک دی بسم الله الرحمن الرحیم سورہ الواقعہ دا سن 5 نبوت د نبوت په 5م کال باندې دا نازل شوې ده صورت او دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام نه مخکینه نازل شوې صورت ده ځکه چې په دې کې دا چې لا یمسه الا المطهرون نو سورۃ طه چې نازل شو او دا د حضرت عمر رضی الله عنه خور بیا دته وی نو ویلا شاو د سو ځکه چې لا یمسه الا المطهرون نو د دې صورت حواله ورکړه او په دې کې هم دغه خبره ده چې دا دلته تا ته په صورت رحمان کې ویلې شو چې دوه قسمه باغونه وي نو دا دوه قسمه باغونه به چا د پاره نو وايي مؤمنان دوه قسمه دي په جنت کې یو اصحاب السابقون دي او یو اصحاب الیمین دي نو دا غي لګه مزید تذکرہ برته په صورت واقعه کې وي بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه چکل راشی راتلون کې وخت ليس لوقعتها كاذبه نه بيد غیرات لو د پارس دروغ کاذبتن په معنا د کذب خافضه الرافعه کتکون کې دا ډېر خلکو درچ په دنیا کې اوچتو او اوچتون کې به د غور ډېر خلکو درچ په دنیا کې سو خکتو اذا رجت الارض رجا چکل او خزول شي د ازمکه د ازمکه د خزول مطابق دا ټول ازمکه به خزيږي په قیامت کې زلزلہ راځي وبست الجبال بسا او ټوټه ټوټه بوال وزول شي دا غرونه ټوټه ټوټه الوزول فكانت هباء منبسا وشي بداله شي گرد او غبار اړول شوی هباء گرد او غبار منبسا خور ور پرې فضا کې وکنتم ازواجا ثلاثا نو تاسو بشه درې قسم خلق ټول دنیا به څو قسم شي فاصحاب المیمنه نو خیلاس والا یا خوش قسمت خلق ما اصحاب المیمنه تاسو په درجه خوش قسمت خلق څوک دي چې په خیلاس ته عمل نامه ملاوي واصحاب المشأمه او سپیره خلق چې دي ما اصحاب المشأمه تاسو په دا چې سپیره خلق څوک دي سپیره پیژنې کنه تاسو ته څه وایي بوډي نو بوډي ټکه په ځای سپیره وایي ها بوډي څه ته وایي خجی والسابقون السابقون او هغه کسان چې مخکې دي په نیکو کې نو دا به مخکې په جنت کې والسابقون او هغه کسان چې په دنیا کې ار نیکه ته به مخکې کېدو السابقون دا به دار چانه مخکې جنت ته په جنت کې به اوچتې مرتبې اولئک المقربون دا کسان دي الله تعالی په نسبت د دې ډېر لوی مرتبه ده الله تعالی سره به ډېر نږدې فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وي ثلة من الاولین دا یو جماعت دی د پخوانو خلقونه وقلیل من الاخرین او ډېر لږ خلق به د رستو خلقونه د مخکې او د رستو نه دا څه مطلب دی نو مخکې او رستو نه مطلب انبیا دي پوهېږې په خبره باندې که نه چا وی چې نه مخکې نه د پیغمبر علیه السلام نه مخکې چې کوم انبیا دي ځکه چې مخکې خلق بیا انبیا په هغې کې ډېر دي که نه نو هغه ځکه د هغې نه به ډېر خلق وي او زمونږ په دې امت کې خدای خو بیا انبیا نشته نو دلته بلګي چا وینا دا دواړه مخکینی او رستنی دواړه په دې امت کې یادې نو ثلة من الاولین یو لوی جماعت به د مخکینو خلقونه هغه څوک دي صحابه تابعین او تبع تابعین په دې کې به ډېر خلک وي سابقون الاولون کې او وقلیل من الاخرین او د دې نه بعد چې کوم بیا راشي د قیامت پورې د دې نه به لږ لږ اکا دوکا خلک به وي ځکه دې کې خو هر څوک د صحابه او هغه ایمان او هغه مرتبې ته نه رسېږي که نه د هغې مرتبه خو ډېره زیاته وه چې د قربانۍ ډېرې مخکې دي که نو دا به لږ علی سرر په داسې تختونو به ناسي موضونة چې هغه به په ترتیب ودلي شوي
موضونة ودلی شوی بی په یو خاص انداز متکئین علیها او دی به ډګه لګونکي متقابلین یو بل ته مخامخ یطوف علیهم ګرځي را ګرځي بردی دا خدمت د پاره ولدان الکان مخلدون چټون عمر بالکان کشران غلمان باکواب کاسب ګرځي و اباریق او جګونه ګرځي وکاسن او کاسب ګرځي ګور کوب ګلاس ته وي او کاسن معنا دا خاص قسمه ګلاسونه عام ګلاسونه او کوب کپونه تم ویل کی کپ چوته ته وي غټ ګلاسونه واړه ګلاسونه چا وی کوب دغه ته وي دغه لپاره موټي په دې ګلاسونو کې دوه قسمه دي کنه یو دا ګلاس دی چې صرف ګلاس دی موټي پکې نشته او یو داسې ګلاس دی د شیشې بدلیدل چې هغه کې سړی ته جوس مسکی هغه ته دستمي نو دا کوب هغه ته وي پوهیږي په خبره باندې کنه او کاسن هم مطلق ګلاس ته وي لا يصدعون عنها چې دا غي په وجبه په سر درد ناراضي ولا ينزفون او نبته الټي کوي او نشب کیږي بمنا وفاكهه نو میوه بخوري مما لا سن يتخيرون چې دی خوخي ولحم طير او د مرغو خوخي بخوري مما يشتهون چې دی کوم خوخي وحور عين او د دې يطوف عليهم ولدان چار چاپیره بچرو د دې دغه لکان غب غل د شرابونه ور کوي او وحور عين نو چار چاپیره بردین چرلی هغه حوري چې هغه ټسترګواله وي کامثال اللؤلؤ المكنون تبه د عمل غدر دي او پټي پټي ساتلی شوی دي بالکل هوا په نه ده لګېدلې دوړه په نه ده لګېدلې او نور نه دی لیدلې الله دې متراک جزاء بما كانوا يعملون دا بدل د امرن لا يسمعون فيها لغوا پر جنت کې بدی فضل خبر ناوري ولا تاسيما او دروغ بم پکې ناوري او په دنیا کې په مخه دا پروپاګاندا دی او انګا بنګا دی او اکو بکوري نو جنت کې رټونو نلوي کمال بلدار چې دا فضولیات به پکې ناوري لکه په دنیا کې دا په مخه دا خلق سره لګیایس الا قیلا سلاما سلاما مگر دا وینا به پکې چې سلام دی او سلام دی نو بعد دا سلامونه وي واصحاب اليمين او خوش قسمت خلق چې دي ما اصحاب اليمين تا ته پته چې خوش قسمت خلق چې دي فی صدر دی په داسې بیرو کې مخدود چاغبا هغه کې به ازغنی بیرې به ته ملاویږي خو هغه بیرو کې بس نه مخدود هغه ازغبه تدری کړي وطلح او کېلې وي منضود غنچه څه غنچکونه ورګه منضود چې په یو بل باندې به پاسه داسې غنچکونه وظل ممدود او سوري بي چې وګد بي وما مسكوب او بي چې روان بي وفاكهه كثيره او میوه ډېری لا مقطوعه چې ختميږي بنا ولا ممنوعه او چانه منم نه وفرش مرفوعه او داسې فرشونه بي او داسې بسترې بي مرفوعه چې اوچتي بي بستر خو د اختام د جته پکې پاتې کېږي او په 5 سٹار کې چرته شپکړې ده 5 سٹار هوټل چې دی یا پر کانټیننټل یا انټر کانټیننټل نو پاره کې چې بسترای کما نو چې یو ځل ما په یو ځای کې وشمارل په یو ملک کې زوم پکې نو چې ما وشمارل نو خدای خبر چې درې پکې فومونه د پاسه او 15 مې په کټ صادري وشمارل وایي به خبره باندې نو په یو بستر نه ما چې پته بس کې ور په 15 کټ صادر او په غسلخانه کې ځان د پوره قسمي سبب سوګدا نو دا فروش مرفوعه نو دا قیامت کې په جنت کې بدا اوچتی بسترې وي او چا وی د فروشن نه مراد بیان دي او مرفوعه معنی اوچتی وي یعنی په خوې کې به اوچتی په جمال او په خایست او په حسن کې به اوچتی دا مطلب دی ان انشأناهن انشاء مونږ به دا خزي دوباره را پیدا کو په یو بل پیداواز په یو بل پیدایش باندې په دنیا کې خود دې څه کمزوري دي کنه نو په آخرت کې ودا کمزوري بالکل حتی کې غلاړي توکل به کم نه یو ځای څه توپ سړی کوي کنه نو دا خولې ملې او لاړې ماړې او دا خراش کی او دا کسی مسی به پکې نه او انشأناهن انشاء کې یو معنا بلم دا چې په دنیا کې پکې دا جبې مې بره تیزه څخه کمزوري کنه نو گویا کې الته په یو بل انداز کې را پیدا کی دا رګونه مګونه به کټ کی دا تیزه دا فجعلناهن ابکارا او بغرضو مونږ دې له دوباره بیا پیغلې ټوله به ابتدا نه څنګه یې داسم عربا او دا به مینا کوونکی عروبا هغه خزه ته وای چې د خاون ور سره ډیره زیاته مینای او دام په خپل خاون باندې ډیره زیاته عاشقای نو دې ته وای عروبا عربا دا به د خاون سره ډیره مینا کوونکی او خاون بر دې سره ډیره زیات مینا کوي او اطرابا بالکل د یو عمر به یو امزوري لاصحاب اليمين دا اصحاب اليمين دا پاره بي سلة من الاولين دا یو ډیر لوی جماعت تر په خوانو خلکو وسلة من الاخرين او ډیر لوی جماعت تر درستنو خلکونا دا یو ځل ما وینو چې سوال چې دا خزه به زموږ د پاره دا ټول تاسو د پاره شو مونږه
مونږ هسې شپېرونه وو دا روژې نیسو دا پېشمني کوو حاجي وایي زمونږ پکې څه دي نو ما تاسو خو هغه انعام یې هغه انعام خو تاسو یې په خبره باندې پوه نه شوې یو سړي ته چې کپ میلاو شي نو ټول خلک هغه کپ ته ګوري هلکه وایي دا ورته میلاو شو داسې وایي که نه وایي نو خبره دا ده چې هغه سړي ته چې کپ میلاو شي هغه ته خو کپ میلاو شي خو هغه کپ چې نو خلک د هغه کپ وایي یاره دا دومره قدرمن او لوی سړی دی وایي کپ ورته هغه دی میلاو شو نو اصل کې دا چل خو پرې کې نو ما هغه کپونه خو تاسو یې قیمتي یعنی اصل کې هغه انعام چې پس هغه سړی چې په کوم شي باندې سړي ته انعام میلاو دی نو هغه انعام څه شی دی نو هغه انعام هم تاسو یې ځکه وایي چې انا انشأناهن انشاء ستا دپاره دا لږه ده چې ټول عمر به بیا شي په یو نوي پیدایش به پیدا شي او دا د دنیا دا مسایل او دا تکلیفونه به نه او بالکل ټول عمر به پیغله د 150 کالو ګرځي کروڑونه کلونه به تېر شي په دنیا کې که ته د 80 کالو شي خو چې څوک درته وایي د سوی وایي یاره خدای دې مې نه خطا کړي خو 19 کاله عمر به مې وي د 19 نه خوا کېږي نه نو هلته به حقیقتا داسې نو ته خو په دې خوشحالېږي نو دا به یي که نه کوي خبرې دا بنګلادیش والا خو به هم خوشحاله که نه لګي خجی دا مطلب شو ابکارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین بل دا دا چې په جنت کې خو یوازې د سړي دپاره داسې نه دي که نه چې څه غواړي به میلاویږي ښځو دپاره هم داسې دي چې څه غواړي به میلاویږي تا دپاره څه پابندي خو نشته چې ستا زړه څه غواړي به تا ته میلاویږي نو په دې وخت کې خبرې ډېرې مه کوه او هلته چې بیا زړه غوښته هغه غواړه دا مطلب دی دا چې ته ګورې که نه نو دا مخکینه د اصحاب الیمین دپاره چې څه میلاوړي دا داسې دي لکه د ښار والو دپاره او د سابقون دپاره دا داسې دي لکه د ښاریانو د ښاریانو خویونه چې پکې لکه دا د ښار څیزونه چې کأس من معین شرابونه دي هلکان دي دا دي غوښې دي پوهېږې په خبره باندې ورتول کوي دلته تاسو د غوښې چې ته ورتېږي په ډبګرۍ کې هغه دی ورتېږي نو دا د ښار خبر او دا د دیو دپاره دا بیرې دي او روانې اوبه دي او دا د کوم ځای دا د بانډو نو بس داسې فرق به د اصحاب الیمین او د السابقون لکه د بانډو د ښار د اوسېدونکو چې نو ښار والا کله کله د بانډو نه ځان ډېر ښه ګڼي او کله بانډو والا د ښار نه ځان ډېر ښه ګڼي کله د ښار خلک بانډو ته راشي و یاره مزې مو کړې مړه وایي داسې چینې دی او داسې اوبه دي وایي مزې او کله د بانډو والا ښار ته وایي یاره تاسو مزې دي مزې پرې باندې دا لایټونه لګېدلي دي او دا روډونه دي او دا دي نو دا دواړه د یو بل هغه کمال چې دی هغه څه کوي په هغې اعتراف کوي نو دلته به هم داسې و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او سپیره خلق تا تصفد سپیره خلق سړي الله دې مونږه بچ کی فی سمو من دا په ګرم بادون کې و حمیم او په ګرم وبو کې وي وزل نه په دا سور کې وي می يحمومن چې د تور لګي سورې وي می يحمومن چې د تور لګي سورې وي لا بارد يخبمني ولا کریم او شکل بهم خمزدار نه انهم كانوا قبل ذلك مترفين دی په دنیا کې ډېر مستو وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دی با مشواله کو په غټ ګناه باندې غټ ګناونه به کول او توبه به نشته وکانو کفر به کو سود به کو غلا به کو وغيرها وكانوا يقولون ودي بي اذا متنا چکل مونږ مړ شو وکنا ترابا نو شمونږ خاوري وایزامن او اډو کی ان لمبعوثون ایا مونږ د بار راپورته کیو او اباور الاولون کله مونږ په خاني پلاران قرور ته ان الاولين والاخرين مخکینه ورستنی نمجمعون ټول راځم کی الى میقات یوم معلوم هغه ورځ دا وخت معلوم تاسو ثم انکم ايها الضالون المكذبون بیا تاسو اے دروغجنو او گمراهان او دروغجن غنونکو لاکلون خریبا من شجر من زقوم من داون د زقوم فمالئون منها البطون خټه بټه ډکوي فشاربون عليه من الحمیم د دې د پاسه بسکل کوي د ګرم اوبو وشاربون شرب الهیم دا سکل به کوي لکه خان چې اسکی تګي خان د لیوان تو پشانته هذا نزلهم يوم الدين دار دي من مستعار د قیامت پر اعاذنا الله من ذلك نحن خلقناكم تاسو پیدا کړی فلولا تصدقون تصدیق ولنه کوي افرایتم ما تمنون تاسو ته پته داغه وبو چې تاسو ور اچوي د رحمونو د میاندو ته انتم تخلقونه ولتاسو ته بیا دا ماشوم جوړوي دا بچي ته تاسو جوړوي دا بچیان تاسو را پیدا کوي دا تاسو جوړوي ام نحن الخالقون ک الله تعالی وي دا مونږ را پیدا کوو نحن قدرنا بينكم الموت مونږ فیصله کړی د تاسو په منځ کې د مرګ مونږ د مقرر کړی وما نحن بمسبوقین مونږه کمزوري نه یو بمسبوقین بمغلوبین مونږه کمزوري کړی شوی نه یو الا د دې خبرنا ان نبدل امثالکم چې تاسو د شکلونه بدل کو وننشئکم او دوباره پیدا کو فيما پاغه شکل کې لا تعالی مونږ تاسو ته اوس نه معلوم ځکه چې په آخرت کې خو بیا د دنیا دا قصې نه کړي په جنت کې به څوک بوډاګان کېږي نه او په جهنم کې د دومره عذاب باوجود به مري نه نو فيما لا تعلمون کنه نوې پیدایش چې تاسو ته پته نشته
دا مطلب شو ولقد علمتم النشأة الاولى او تا ولنه پیدائش تاسو ته معلوم دی چې تاسو نوې بیا مشته کړې فلولا تذکرون ول نصیحت ناله افرایتم ما تحرسون تاسو خبر یې داغه فسنه چې تاسو یې کرے هغه فسنه چې تاسو په دې اسمه کم تو خمچوي انتم تزرعونه آیا تاسو د دین د شینکی بیا راو باسي ام نحنو زارعون کدا شینکی ته مونږ راو باسو لو نشاء ولجعلنا حطاما کومه وګرځو وغاړو او بګرځو دا شینکی تاسو حطاما ریزي ریزي بارانونه بونه کو وب بنئ نه پسونه بونه شي فزلتم تفکهون تاسو بیا پیمانه او خپبه او داسې بوایي چې ان لمغرمون بشک مخ په تاوان کیو بل نحن محرومون بلکې موږ محروم یو فصل ونشو افرایتم الماء الذي تشربون آیا تاسو خبر یا دا غوبونه چې تاسو اسکه انتم انزلتموه من المزن دا تاسو را وروي د دې وریزونه ام نحن المنزلون کوم غیر ورو لو نشاء جعلناه جاجا کوم غواړو دا به تروي کو ولې دا خو سمندر نه وبو وریا دي چې شوی نو سمندر کې خو تروي وبري نو برتا په کې فلټر لګولې چې دا خوږی شي نو کومه غواړو نو څنګه سمندر تریولې نو سبد باران دا وبم تروي نو فلولا تشکرون بیا شکر ولې نو باشه افرایتم النار التي تورون آیا تاسو خبر یا دا غبور نه چې تاسو بلوي انتم انشاتم شجرتها د دې داونه تاسو پیدا کړی دا ام نحن المنشئون کدا موږ پیدا کړی دي نو نن به یو سړی وایي دا ور د ونه نه خو یوازې نه ځکه ګیس بلو ما نه ته ته دا ګیس هم ونه نه پیدا دی څنګه پیدا دی دا ونه پر اسمه کې وي او راسته شوی ګیس ته جوړ شو نحن جعلناها تذکرة منگر زولې دا ور تذکرة نصیحت او متاع او فائدہ للمقوین د مسافر د پاره کور کې خلکو پکاريږي خو د مسافر او تعجد زیاتی کنه ځکه په لارې هم پکاريږي د رڼا د پاره او رسول پاره فسبح باسم ربك العظیم تسبیح وایا سره د نوم دربستانه چلویله سبحان ربي العظیم وایا فلا اقسم بمواقع النجوم فلا دا سم وایا تاسو څه کوي فلا د مخکې خبره رد ده دا تاسو چې کوم عقیده ده غلطه ده اقسم بمواقع النجوم قسم ملي په منازل د ستورو باندې یا قسم ملي په هغه را پریوتو دا پاغه ورځ د را پریوتو د ستورو چې د قیامت ورځ د قیامت پر د ستور رالويږي کنه نو مواقع النجوم معنا ده ستورو درا پریوتو هغه ورځ چې د قیامت و انه لقسم عظیم او دا ډېر لوی قسم دی لو تعلمون که تاسو پوهیږئ انه لقرآن کریم چې دا قرآن د عزت کتاب دی فی کتاب مکنون او التپاغ لوح محفوظ کې دی لا یمسه الا المطهرون هغه له ګوتې نشي وروړي مگر پاک خلک او دی له دې پاک خلک ګوتې وروړي په داس کې دی له ګوتې وروړي په جنابت کې خو بالکل منع دي او داس ولا ضروری دی ان د بعض خلکو په نسبت واجب دی د بعض خلکو باندې خو مستحب خو یقینا دی مستحب تنزيل من رب العالمين را لګل شوی کتاب دې طرف رب العالمین اف بهذا الحديث انتم مدهنون آیا په دې قران باندې تاسو سستی کوي د دې خبره نه منئ او تجعلون رزقکم او تاسو ګرځوي حصہ دې قران نه انکم تکذبون غدا چې تاسو دروغانه خپل حصہ په کې دا مقرره وي د شکر په ځای باندې دا حصہ فلولا اذا بلغت الحلقوم کتاسو مرګ او قیامت نه منه نو په دې باندې پوه شئ چې فلولا اذا بلغت الحلقوم ولندا چې چرته ورسیږي چې چرته ورسیږي دا روح الحلقوم دې مریتا تاسو ته ناسیه او سړی مري او دا ساید مریتا راورس وانتم حينئذ تنظرون او تاسو ورته ګوره ونحن اقرب اليه منكم او موږ تاسو نه ډیر نږدې ولکن لا تبصرون تاسو موږ نه فلولا ان كنتم غير مدينين پس که چرته تاسو دا نه فلولا ان كنتم فلولا ترجعونها تاسو دا ول را واپس کوي ان كنتم غير مدينين که تاسو دا خیال ټکی چې تاسو له بدله نه ملاويږي که تاسو د بدله قائل نه او رښتیا دا بدله نه نو دا مړه را پاسوي کنه وته ممره د مرګ نه راوګرځوي دا ولې مري دا ځکه مري چې هل تخپل بدله لاړ شي فلولا ترجعونها ولنرى واپس کوي ان كنتم غير مدينين کتاسو غیر مجزيين کتاسو له جزاء نه ملاويږي کتاسو غیر مجزيين کتاسو د جزاء د پاره نه کتاسو له جزاء نه ملاويږي نو ولنرى ګرځوي ان كنتم صادقين کتاسو رښتینی فاما ان كان من المقربين دا چې مري نو کدا دا غچا نه چا د الله تعالی د نږدې بندګانو نه نو بیا په خپکیګه ما ځکه چې فروح و ریحان بیا خوشالي ده او آرامونه دی او بهتره روزي ده فروح آرام ده آرام لروان ده په دنیا کې ډېر ستړیو پرې ده چې آرام لاله شي د خپکیګه پسې ما فروح د پاره بیا آرام او دمه ده ځکه ده په دنیا کې د الله د دین د غلبې د پاره ډېر زیات ستړیو نو دا هو دمه روان ده
وريحان او بهتر رزق دی ورلا وجنت نعیم او د نعمتونو باغونه دی ورلا نو خپکه ګډیر ما اما ان کان من الاصحاب اليمين او کدا امری دا دغه خوش قسمت خلکو نه نو فسلام لك من اصحاب اليمين نو سلام دی تا ته پیغمبر طرفه د خوش قسمت خلکو نه دا بیا دومره خیر سړی او دومره لوی سړی چې الله تعالی پیغمبر ته دیو سلام ګرځي د دې سلام ورل راوړي ورته رسي واما ان كان من المكذبين الضالين او دا چمری کدا دا کسانو نه چاغي دروژن غني قران او قیامت لرا او گمراهانی نفنزل من حمیم دا ود جړه دی بیا اجي او تعالی سپکار ته پس دل پکار د دې په خپل حالت وجاړي فنزل نتتب من مستیا ملاویگی من حمیم د گرموبو وتصلیت جهیم او د جهنم تزی اعاذنا الله من ذلك ان هذا دا خبر چي دي له حق اليقين دا رشتیا دی او دا یقین دی فسبح باسم ربك العظیم تسبیح وایا او پاکی بیان او د خپل رب چې د نوم د خپل رب چې هغه ډیر زیات لوی دی ها جی لګه وقفه وکړي